بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم سورة آل عمران مخکې د بعضې شبهاتو جوابونه وشو. د دې ځای نه نصرانیانو باندې نور ردونه دي. عیسی علیه السلام په عبدیت باندې 25 دلایل به پیش کوي. نکتې دي 25. اولنۍ خبره دا ذکر کوي چې عیسی علیه السلام او ذریتو عیسی علیه السلام هغه د مریم زوی و. بیا دی کې 15 خبرې پیش کړي. احوال د ملک خبره پیش کړي، د ترور د خاون خبره پیش کړي، د مور خبره پیش کړي. ان الله اصطفى آدم ونوحا، یقینا الله غوره کړی آدم علیه السلام او نوح علیه السلام و آل عمران او آل عمران لره آل ابراهیم او آل عمران لره العالمین په عالم باندې الله دا غوره کړي. آدم علیه السلام غوره کړل، نوح علیه السلام غوره کړل، آل ابراهیم دی، آل عمران دی. په دې کې انبیاء علیهم السلام راغلي. انبیاء علیهم السلام د دې په اولاد کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله دا چاند کړو، په دې کې دا راوویستل ته. بیا چې نورې چاند کړو نو خبره راتله الله رب العزت ته زه راوویستم. ذریة بعضها من بعض، دا اولادو یا ذریت په معنی د اصل باندې اصل و بعض د دې په بعض نه، او ذریت یا راځي په معنی د نسل باندې، نسل و بعض د دې د بعض نه. او څوک وایي ذریت په معنی د مخلوق دی، مخلوق و بعض د دې د بعض نه، پیداشي دي بعض د بعض نه. ولې ذریة بعضها من بعض کې شي اولاد دی، نو اولاد آدم علیه السلام خو د چا په اولاد کې نه دی، نو دی وجې نه وایي اصل دی بعضې د دې د بعضې نه. نو آدم علیه السلام دا اصل دی د ټولو، نوح علیه السلام بیا اصل دی د دې لاندې نورو، آل ابراهیم دی ناغه بیا د دې لاندې نورو، او آل عمران دی. نو وروستو چې څومره اولاد راغلی د انبیاء علیهم السلام راغلی، نو آل عمران د هغې اصل و. وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران، دا بل عمران دی. یو عمران د موسی علیه السلام پلار دی، او یو عمران دا دی. اذ قالت امرأة عمران او د دواړو عمران ابن معطان وتوي، او د په منځ کې او د موسی علیه السلام د پلار په منځ کې وی 300 کاله فرقو. نو کله چې وی ښځې د عمران ښځه وه، هغې دا خبره کوله، وی د هغې نوم و حنا بنت فاقوزه. دای وی ربی انی نظرت لک ما فی بطنی، یا الله نظر مې منلی ستا دپاره هغه چې زما په خېټه کې دي، محررن آزاد بی، آزاد د څه شي نه، د مشاغلو د دنیا نه، نور کار کسب به نه کوي، د دین کار به کوي. دې زمانه کې هم څوک ووایي نو دا به دا جایز دي. یو سړی دی وایي د باندې بل زه څه کار نه کوم، دی به د دین خدمت کوي د دین کار به کوي، نو دا خو ټیک ده. لیکن هلته کې آزاد نو آزاد خو یې ټول اولاد دی، نو هغه څوک غلام کولی نه شي. نو د غلام مقابله کې نه دی، بلکې دا محرر دی، آزاد وي د مشاغلو د دنیا نه، نور د دنیا کار کسب به پې نه کوم، د دین کار به کوي.
فتقبل منی نو قبول کے زمان انکا انت السمیع العلیم یقینا تے اوریدن کے پوا. سوک وی امرأة عمران نو امرأة عمران خزه د عمران وی نو دا د مریم پلار دی عمران نو د عیسی علیہ السلام نیکشو نو خزه د عمران دا نیاشوا د عیسی علیہ السلام نو عیسی علیہ السلام نیا داسی وی انکا انت السمیع العلیم یقینا تی اوریدن کے پوا خاص اوریدن کے تی ہر خبر اوری د ہر زین اوری د ہر چا اوری. فلما وضعتها کلچ وزیگولا دی جینئی قالت ربی نوزعتها انسا وی یا اللہ یقین ما خو وزیگولا دی لجینئی واللہ عالم ما وضعتها اللہ تخپت دا چی دی کم سزیگولی ولیس الذکر کالانثی او ند نارینا پشاند زنانا وانی سمیتها مریم یقینم کے خود ما دی مریم وانی اعیذها بکا او یقینا ما پنائے کی درکڑ داستا و ذریتا اولاد دی من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا. انی وضعتها انسا پدے کے مقصود خبر نہیں چی اللہ لخبر ہو کہ یا اللہ ما خطا طویل جزبا دا علق بیو دا با آزادی دا مشاغل دا دنیانا و دا دین کار بکی نو ما خو جنی وزے گوالا اخبار نہ دے بلکہ دیتا تحسر وی افسوس په طور باندې وی ہاں افسوس دا علق وے نو دین خدمت بے کڑے وے مدرسہ کی بداخل شے وے علم بے حاصل کڑے وے علم بے کڑے وے بیا بے دا علم خدمت دا دین خدمت بے کڑے وے نو جینئی خو دا دین خدمت نشی کولے سنگا چی علق کئی نو دل دا ورپسی وی واللہ عالم ما وضعت اولا تخپت دا غصر چی دیس کم زیگی ولی نو ورپسی ولیس ذکر کالانثی او ندے نارینا پشاند زنانا نو دل دکی مشبہ بھی چی گورے د چا چې تشبیه ورکړی شي د ناغه د چا سره د خزی سره نو نه د نارینا پشان د زنانا دا خبره الټه ده خبره داسې نه ده بلکې نه د زنانا پشان د نارینا لیکن په دې کې خبره بدار اوزی چې لیس ذکر کالانثی نو لیس ذکر الذی طلبت نه د نارینا آغا چې د خزی طلب کاو امراتو عمران چې کم طلب کاو چې مالا زوی راکی نو نو آغا زوی چې دی طلب کاو دی غوختو کل انسا پشان د دی زنانا چې دیلا کملور ورکڑی شوی دا د دی پشانتی نشی که دی خبرم دغه سیدا چې هر نارینا آغا د دی زنانا پشانتی نه دی ولی د دې زنانا د دې خزان له یو حیثیت ته دا خو مریم دا د دې شان او حیثیت د ډیرو نارینو نه اوچت ته نو ځکه وی لیس الذکر کالانثی نه د نارینا هغه چې دې طلب کاو په شان د دې زنانا چې دې لکم ورکړی شوي ده و انی سمیتها مریم او یقینا کې خود ما د دې مریم باندې رښتونی عبادت گزارا و انی اعیذها بکا او یقینا دا ما په پناه کې درکړستا یا الله و ذریتا اولاد د دې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه فتقبلها ربها بقبول حسن نو قبول کړه الله اغه لرا قبول کړه اغه لرا رب داغه بقبول حسن په قبولولو خستو سره وام بتا نباتن حسنا او لو یکړه په لو یولو خستو سره وکفلا زکریا او کفالت کو داغه مریم وکفلها زکریا او کفالت کو د دغه مریم د دغه جینای زکریا علیہ السلام یو دلته کې ولدیت ته چې دا اولاد دی د بل نو ولدیت اولاد دا منافی د الوهیت دویم الته کې مخوي استفا اختارا نو اختارهم الله دی غوړه کړلی نو یو منتخبی او یو منتخبی نو منتخب د منتخب د یو بل غیری نو سوچ منتخب دے انتخاب کون کے دے آغا جدا دے او منتخب کم چی منتخب کرے شے دے نا جدا دی زکریا علیہ السلام داغی کفالتو کو
لو یکړه الله تربیت یو کو د دې په تربیت خېستو سره داغه په اولاد کې عیسی علیہ السلام راغې ځکه وی عام بتها نباتا حسنا بقبول حسن خپل طریقې باندې الله قبول کړه او لو یکړه په لو ولو خېستو سره کفالت کو داغه زکریا علیہ السلام دا بعضی خلک چې کوم خبره کوي نو هغه بعضی مبالغه کوي الله رب العزت خبره دغه کوي انبتها نباتا حسنا خبر خلاص ده دا نه چې په یو ورځ کې به دومره لویدا لکه کال کې چې لویږي نو چې کال کې لویږي نو دا خو چې بیا 1500 ورځو شي نو مطلب دا د 1500 کالو شوه خبره ورانیږي نه الله لویه کړله زر زرې لویه کړله او په ښکلې طریقې باندې لویه کړه وکفلها زکریا او کفالت کو د هغې زکریا علیہ السلام چې کله 1500 ورځو کې لویږي دومره د 1500 کالو مطابق شي نو بیا خو کفالت ته ضرورت هم نشتی وکفلها زکریا دغه وخت کې د بیت المقدس او بیت المقدس داغې مشران پاغې کې وو 20 کسان وي مشر پکې زکریا علیہ السلام او د مریم ترور هغه د زکریا علیہ السلام په نکاح کې وا نو زمونږ خلک پښتو کې هم خبره کوي وایي څه مور او څه ترور نو دغه دواړه خبرې د یو بل سره نږدې دي ترور هم یو قسم مور ده نو کفالت د هغې په دغه ځای کې وشو کلما دخل علیها زکریا المحراب هر کله چې داخل شو هغې باندې زکریا علیہ السلام په عبادت خانې ته یو عبادت خانه ده هغې ته ویل کېږي اکرم موضع فی المجلس په مجلس کې چې کوم یو ځای د اکرامی د عزتی هغې ته ویل کېږي مخکې محراب و عبادت خانه دا به جدا وه اوس زمونږ محرابونه چې دي نو دا رستونی دا ډېر رستو جوړ شوي دي دا هغه محراب ته نه دی دا محراب ته نه دی مراد بلکې هغه محراب دی چې هغه عبادت خانه ده دا به د جماعت نه و بهر وه په دې کې امام به پاتې کېدو امام کې ناستو پاسېدو ځای به نو دې وجې نه علما لیکي چې محراب کې دننه سړی ولاړي او بهر خلک جماعت کې ولاړي نو دا مکروه دي کم از کم جماعت کې د هغه خپې په کار دي چې خپې په جماعت کې سجده د خیر دی په محراب کې کوي هغې نه هغه محراب مراد و کوم چې هغه د جماعت نه جدا و دا محراب دا ته نه دی مراد او دې کې بیا چې کم محراب مخې طرف ته وي د دننې کوټې مخې طرف ته وي نو دا کېدی شي چې دا د بله حصه راګیر کړي پکې لیکن چې راغله نو د جماعت حصه ده نو بیا هم احتیاط پکار دی په دغه کې هم چې جوور محرابي نو هغې کې هم داسې ودرېدل پکار دی چې د ده خپې بهاري کم از کم پوندې خو بهاري دی نه او چې کله بهاري نو ده ته ټول اړخ ښکاري ټول صف ورته ښکاري امام ته په ولاړې باندې او چې کله امام پکې دننه نو بیا د دې هېڅ نه ښکاري وجدا عندها رزقا ومند د هغې سره ناشنا رزق قال یا مریم وی مریم انا لک هذا کم ځای دا ستا دپاره قالت ومن عند الله نا مریم وی دا د الله طرف نه دی ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب یقینا الله رزق ورکوي چاله چې وغواړي بې حسابه بې سببه دا د مریم د عیسی علیہ السلام د مور خبره ده ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربا دلته کې بعضې خلک پکې راغلو مریم هغه ولیه ده او د هغې خواله زکریا علیہ السلام راغی او دلته کې وی هنالک دعا زکریا ربا په دغه ځای کې په دغه وخت کې زکریا علیہ السلام دعا وکړه نو خلکو د هغې نه نور خبرې جوړې کړې وی زکریا علیہ السلام د ولیې خوا ته راغی او هلته کې دعا یې وکړه نو ته چې د ولی قبر لاړ شي هلته کې دعا کوې نو خو قبلیږي خبره دې د یو سنه بل څه جوړ کړي یو دا دی دلته کې اثبات د کرامت دی
نو کرامت د ولی د پاره ای حق دے کرامات الاولیاء حق یو راضی کرامات الاولیاء بدار الدنیا دا د دنیا په دار کی یو خبر راضی یو کرامت تے یو معجزہ دا او یو سحر دے استدراج دے وغیرہ نو کرامت دا د ولی د لاس نه ښکاره کیږي ولی هغه چاته وي چې هغه د دین تابع او د هغه د لاس نه ناشنا کار ښکاره شي نو دا کار د چا یي دا کار یي د الله حقیقت کې الله یې کوي د دې ولی خبره داسې لکه د قلم لیکل کوي خو چې شاته پسې زوري شاته پسې زور نه قلم به بیا دغسې پروتي نو د ولی حال چې دی نو هغه د قلمي نو نسبت قلم ته نه کولی کېږي بلکې نسبت چې کېږي نو کاتب ته کولی کېږي دویمه خبره ده چې کم اولیاء کرام دي زمونږ کتابونه لیکي چې ولی باندې دا لازم دی یلزم علی الولی اخفاء کرامته مرقات کیم وی نورم وی کرامت هغه وی لازم دی په ولی باندې چې خپل کرامت به پټ ساتي دا نه چې خپل کرامتونه بیانوي ما جو داسې چلو کو داس چل مې وکړو کله په اوبو باندې روان یم کله په اور کې روان یم کله په هوا باندې روان یم دا خپل قصې کوي د ملاقاتونو قصې به کوي د بعضې کارونو کولو قصې به کوي نه اخفاء و کرامتی خپل کرامت به پټ ساتي دا به چاته بیانوي نه الله رب العزت ښکاره کوي به لیکن د خپل کار بدای چې ځان به پټ ساتي بعضې کتابونه لیکي چې کرامت د ولی داسې دی لکه د زنانو بیماری نو چې څنګه د زنانو بیماری ده نو دی په هغې کې خپل ځان دا زنانه پټ ساتي چاته دا نه ښکاره کوي نو چې زنانه څنګه ځان پټ ساتي دغسې به دا ولی هم ځان پټ ساتي بله دا ده چې په کرامت کې د ولی اختیار نه وي زمونږ کتابونه لیکي مجالس الابرارم لیکي دارنګې نورم لیکي چې کرامت د ولی په اختیار کې نه وي بله دا ده چې کرامت هغه د مر نه وروستو نه وي د مر نه وروستو کرامت چې هغې ته اثر د کرامت وایي هغې ته کرامت نه وایي لکه مجموع الفتاوه کې هم وایي مرقات کې هم وایي مکتوبات د امام ربانی هغه هم ذکر کوي لا کرامت بعد الموت وایي د مر نه وروستو کرامت نه وي هغه اثر د کرامت وي الله رب العزت بازی ښکاره کی نو هنالک دعا زکریا ربا دلته یو خبره بلک وی زکریا علیہ السلام راغی هلته کې دعا کوله نو دا ځای د چا و ځای خو د زکریا علیہ السلام و دا نه چې ته وایې د مریم ځای و د مریم خو نه هغه اور له راغله اور له راغله نو د کور میرمن شوه هنالک دعا زکریا ربا دغه ځای کې بیا په دغه وخت کې دعا وکړه زکریا علیہ السلام د خپل رب نه وی الله راکې مالا من لدنکا ذریة طیبه د خپل طرف نه اسباب راکې د خپل طرف نه اولاد راکې مالا پاکیزه دعا چې کوې نو هم داسې به کوې وایي څه شی دې وشي نو بعضې خلک وایي اولاد یې نه کېږي وایي څه شی کوکری دې وشي سپی دې وشي او پیشو دې وشي خو چې څه شی وشي نه دعا چې کوې نو څومره د بعضې وایي د زکریا علیہ السلام عمر د سلو نه اوچت شی دی او د بیبي عمر هغه لسکم سل دی او یا سل د هغې دی او د ده عمر د سلو نه زیات دی نو عام طور باندې په داسې حالاتو کې اولاد نه کېږي لکه نور ځایونو کې صورت انبیا کې د زکریا علیہ السلام دعا چې نقل کوي یو کم نوي کې هلته وایي رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او صورت مریم کې هغه اوږد تفصیل ذکر کوي زما په سر کې سپینواله خورشی دی
ولم اکم بدعائک رب شقیا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا. تذکرہ د دغه کوي ذریة طیبه پاکیزه اولاد پکار دے. انک سمیع الدعاء یقینا ته قبلون کې د دعا ته قبل دا د زکریا علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د ترور خاونو بعض خلک وته ماما وای ماما ځان د عزت یو لفظ دی او ویل کی انک سمیع الدعاء یقینا ته قبلون کې د دعا. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب نو आवाज کو دتا ملائکو په داسې حال کې چې د ولاړو په عبادت خانه کې منځ کاو یا یصلی دعای کولا ان الله یبشرک بیحیی یقینا الله زیر درکې تعالی په یحیی سلام مصدقا بکلمت دیو تصدیق کوونکی د عیسی علیہ السلام د کلمې بکلمت من الله د کلمې د الله طرفنا. نو الله طرفنا کلمه یو کلمه توحید ده بکلمت من الله یو کلمه دا کلمه چې هغه باندې عیسی علیہ السلام پیدا شوه دی. عیسی علیہ السلام تویل کی کلمه فکن فیکون په کلمه د کن باندې پیدا ده نو زګو ته وی کلمه و سیدن او د کریمی شریف بی پاک باز و حسون او پاک باز بی و نبی من الصالحین او نبی بی یہ بد صالحانونا. حسون کې بعض خلق معنی کوي نو معنی غلط کوي چې بعض خلق وی چې دیبا زنانو ته نه نږدې کیږي نو دا خبره دا غلط ده. حسورن دا بے عزتی خبره ده نه حسورن معنی پاک باز بی و نبی من الصالحین او نبی بی یہ بد صالحانونا. قال رب انا یکون لی غلام وی اللہ سنگا کی دیشی سنگ بی زمانہ پارا الگ بسنگ زمان زوی بسنگ کیگی. وقد بلغنی الکبر حال دا چ رسید اللہ ما تا بڑا والے ومراتی عاقرون و خزر زمان شنڈ دا. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. جبریل علیہ السلام راغل لے اغزیر ورکی اغو تا خبر کئی نو جبریل علیہ السلام خبر کئی کذالک اللہ دارنگی بیتو اللہ کئی سچ غواڑی. قال رب جعلنی آیا وی اللہ راکی مالا اگرزے مادا پارا یونخا. قال آیاتو کا اللہ تکلم الناس وی نخستا پاردادا چی خبری بنکی دا خلقو سرا سلاست ایامین دریو رزیم یا لا تکلم الناس خبری بنشی کولے دا خلقو سرا سلاست ایامین دریو رزی اللہ رمضان مگر پا اشارہ باندے نو چی کلا داغنا طاقت واغستے شی نو آغا لا تکلم الناس خبری بنشی کولے بیا نو مسلوب الطاقت آغا الہ نشی کے دیں الا رمزا مگر پا اشارہ بکے. او بعضی صوفیاوی یو د قبض حالتی یو د بست حالتی. نو بست پا حالت کے اسرے سینے کولاوی خوشحالی حشاش بشاشی سڑے خبر کولے شی. او بعضی وقت کے د قبض حالت سڑی باندې شروع شی نو قبض پا حالت کے سڑی بیا زڑت تنگی نو دا حالات تی مختلف نو دا حال و بتا باندې راشي. لیکن نو کله کله سره داسي چې ما سره چا خبرې نه کوله بس ځان جدا یو ناس وي او ګډ کې ځان مې د الله ذکر کوله بس په قلار وي نو دغه ته د قبض حالت وي. نو دلته کې نو دا حالت په هغه باندې راغی. واذکر ربک کثیرا یادو الله لره ډېر وسبح بالعشی والابکار او تسبیح بیانو د الله سبا بیگا او سبا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ خبر وسراغلا مریم تا مریم پیدا شیدہ لوی شویدہ د جماعت خدمتم کئی د دین خدمت کئی. وَإِذْ قَالَتِ امرأة يَا مَرْيَمْ کلچوے ملائکو اے مریم ان اللہ استفاکی یقین اللہ غورا کڑے تو تے غورا کڑے د بیت اللہ د بیت المقدس د خدمت د پارا وطاہرکی او پاک کڑے تو تے پاک ساتلے د گناہونونا یا تے پاک کڑے د مس د سڑونا د سڑو د ٹچ کے دونا یا وطاہرکی پاک کڑے تو د دنیا د شک و شبہاتونا واستفاکی غورا کڑے تو پدے بانے چستان با عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیگی علی نساء العالمین پر خزد عالم ماندے. یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین اے مریم تابعداری کو د خپل رب او سجدہ کو او رکوع کو سرد رکوع کو ان کو نا ذالک من انباء الغیب دا د غیب د خبرون ندی دیتے ہوئے لیکی یہ صداقت د رسول بل خبر راضی نفی د علم غیب
پیغمبر سره د غیب علم نشتی. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، دا د غیب د خبرونه دی چې موږ وحی کوو تا ته یو وحی وکړه نو تا ته پته ولګېده. وما كنت لديهم نوې ته د اسرا اذ یلقون اقلامهم، کله چې ته اذ یلقون اقلام، کله چې غورځول د خلکو قلمونه خپل، ایوم یکفل مریم چې کوم یو با کفالت کوي د مریم. وما كنت لديهم نوې ته د اسرا اذ یختصمون، کله چې دا باس چېړو، کله چې دا باس کاو نو تا غځې کې نه وې او تا دا خبر ورکو نو ته یقینا رښتونه پیغمبري. دلته کې هم دا وایي سورۃ یوسف کې هم وایي 102 کې الله رب العزت وایي ته د هغې سره نه وې کله چې دی دا مشورې کولې جرګې کولې. او سورۃ قصص کې هم راځي 4 کې موسی علیہ السلام په باره کې موسی علیہ السلام الته ما كنت ساویا فی اهل مدین، الته کې ته نه وې او دا خبر دی ورکو نو د کم ځای نه دی ورکو. ته عالم الغیب نه یې، الله رب العزت د طرف نه تا ته وحی کېږي او ته رښتونی پیغمبر یې. نو دی قلمونه وغورځول خسنه وکړو، څوک به کفالت کوي. یو وی دا زمونږ د استاد لور ده، بل وی زمونږ د استاد لور ده، چا یو سوی چا بل سوی، ځان لا ترجیحات قتل. آخر خسنه وکړو په دې باندې چې څوک به کفالت کوي د مریم. نو چې خسنه وکړو نو د زکریا علیہ السلام راوخته. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، کله چې وی ملائکو اے مریم ان الله یبشرک، یقینا الله زیر درکې تعالی بکلمت منه، د کلمې د الله طرفنا، د الله طرفنا په کلمه د کن به پیدا کیږي. اسمه المسیح، چې نوم به د هغه مسیح عیسی ابن مریم به وجیها فی الدنیا، مخورز به په دنیا کې او آخرت کې. ومن المقربین، یې به د مقربینونه. مسیح استعمالی کې دو ځینو کې، یو مسیح راځي عیسی علیہ السلام، یو مسیح راځي دجال. نو بعضی خبرې دواړو کې مشترک دي. یو خبره ده صاح یصیحنا، صاح یصوحو، د هغې نه راځي په معنا د ځمکه کې د ګرځېدو، ځمکه کې به چکر لګوي نو دجال به هم چکر لګوي. او عیسی علیہ السلام به آخر کې راکوزیږي دجال پسې، نو هغه به پسې ورپسې، نو چکر به لګوي. نو دغې چکر په ځمکه کې د ګرځېدو نه د هغې په معنا باندې راځي مسیح. دویم معنا راځي د مسیح په معنا د مسح کولو مسحا یمسحونا. نو دا به یا مبنی للفاعلی یا به مبنی للمفعولی مسیح. نو مبنی للفاعل چې شي نو دا به د عیسی علیہ السلام د پاره وي. نو مطلب به دا شي چې عیسی علیہ السلام به خلق مسح کوي، لکه راځي رستو انی وابرئ الاکمه والابرص واحیی الموتى باذن الله. نو کوم چې مریضان دي نو په هغې باندې ویلاس راخ کو ابه جوړ شو، نو دې ته مبني للفاعل. نو عیسی علیہ السلام په دغه معنا باندې دی. او یو د دغه مسح یمسحونه په معنا د ممسوح چې واخلي مبني للمفعول، نو بیا ممسوح دی معنا وران شوی، مسح کړی شوی، نو هغه دجال دی. بعضې وایي مسیح په معنا د مبارک باندې، نو دلته معنا د مبارک باندې هم راځي. مسیح مبارک بی، سردار بی، عیسی ابن مریم وجیحا فی الدنیا، مخرج په دنیا او په آخرت کې، یہ به د مقربینونا. ویکلم الناس فی المهد وکهلا، خبرې وکړي د خلکو سره په د غیږې په حالت کې، د زانګو په حالت کې، وکهلا نه په پوخ عمر کې، ومن الصالحین، یہ به د صالحانونا. دا لفظ کوی وګورئ نو دا زیاتی دی، وکهلا دا بے فائدې لفظ راغلی، یا دا ووایه او یا دا و چې دې څه خاص مقصد دی. یکلم الناس فی المهد وکهلا، خبرې به کوي د خلکو سره د غیږې په حالت کې او په پوخ عمر کې. نو پوخ عمر کې ټول خبرې کوي. په هغې کې د عیسی علیہ السلام خصوصیت څه شو؟ نو الله رب العزت چې کم لفظ راوړي نو هغه لفظ داسې چې هغه په نورو څیزونو باندې، په نورو د خلکو په عقیدو باندې رد کوي. خلق وی عیسی علیہ السلام وفات شوی دی، هغه قتل کړی شوی دی، څوک وی موږ په سولی کړلی، څوک سوی. الله رب العزت په هغې باندې رد کوي چې هغه سولی کړی شوی نه دی، ولې پوخ عمر هغه یې د 40 نه رستو.
او عیسی علیہ السلام د 33 کالو په عمر کې الله چوت خېجول لې. نو دا د هغه خلکو په عقیدو باندې رد دی څوک چې دا وایي چې عیسی علیہ السلام وفات شوی دی. نو یکلم الناس فی المهد وکهلا سورۃ مریم کې مرازی 13 آیات کې التم دغه الفاظ تقریبا دي. یکلم الناس فی المهد وکهلا خبر بکې د خلکو سره په غیږ کې بزانګو کې الته کې خبرې کړلې. فاشارت الیه قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. دا خبرې کړلې د غیږ په حالت کې او مسله بیان کړله د توحید او مسله د رسالت د تصدیق. ویکلم الناس فی المهد وکهلا خبر بګی د خلکو سره په غیږ کې او په پوخ عمر کې ومن الصالحین و صالحاننا قالت ربی ان یکون لی ولد. وی مریم وی یا الله څنګه وی زما لپاره بچي به څنګه کیږي. ولم یمسسنی بشر الله دې چې نه رسیدلې ماته هیڅ یو بشر یا خدا د چې وسړی بدکاریو کی لکه رستو سورۃ مریم کې برازی لم اکو بغیا نزب بدکار ما او نه ما نکاح کړل او دلته کې وی لم یمسسنی بشر ما ته بشر اس طریقې سره نه را رسیدلې بشر راته بل رسیدلې نه ده. قال کذالک نو وی وتا جبرئیل علیہ السلام وته وی دارنګي به ته الله پیدا کوي څه چې غواړي. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون کله چې فیصله وکړي او کار نه ته وی چوشنا او شي. ويعلمه الكتاب والحکمه او تعلیم ورکړي هغه د کتاب او د سنت. یو مطلب دا د قرآن او د سنت علم بالا الله ورکړي. نو دا به کله دا به رستو د نزول نه. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی د قرآن او د سنت علم به رستو د بعد نزوله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې ينزل فیکم عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام برا کوزیږي. نو هغه وخت کې فیصله به کوي هغه قرآن او سنت باندې. دویم دی یعلمه الکتاب په وخت کې نو یعلمه الکتاب الله بوله تعلیم ورکوي د کتابت خط کتابت علم بناغه سره والحکمت او علم به د اسرار او د رموزو د تورات او د انجیل او رسولان او رسول وي چاته الی بنی اسرائیل ته وي. هغه دور کې خپل دور کې چې کله راغې نو بنی اسرائیل ته پیغمبرو رستو چې راځي نه هغه د پیغمبر په شکل باندې نه راځي. الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم چې یقینا راغلم تاسو ته په آیاتونو د خپل رب د طرفنا ان یخلق لكم من الطین یقینا ز اخلق باندې اوسورو جوړو مستاو د پاره صورت د خټې نه کاه آتی طیر پشان د مرغی فان فوفین په کوم پایږي فکونو طیر باذن الله نشیاغا مرغی اولتون کی د الله په حکم باندې د الله په قدرت باندې باذن الله بقدرت الله لا به اختیاری وي زما په اختیار نه. وابرئ الاکمه والابرص وحی الموتى باذن الله او جوړو مزه مادرسات وړاندو برګي والا او ژوند کوم مړول را د الله په حکم دا د الله په حکم د الله په اجازت د الله په قدرتي. ونبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم او خبر در کوم تاسو په اسماء تاسو خوري چې ذخیره کوي په خپل کورونو کې. دا علم هم الله رب العزت اغل ور کړو سد او خواړه سب خوري تاسو خورلې وختي او ورستو بس خوري دا الله اغل علم ور کړو. بما تاکلون ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک الآیات لآیات لکم یقینا په دې کې خامخا نخلص تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان ومصدقا لما بین یدی او زر اغله متاس ته تصدیق کون کې دا غسه چې مخکې زمانه او د تورات نه ولي وحل لكم بعض الذي حرم عليكم دا پادې چې جایز کم تاسو د پاره حلال کم تاسو د پاره بعض دا غسه چې تاسو باندې حرام کړی شي و جې تو کوم اغله متاس ته بیات من ربکم بیاتونو د خپل تاسو رب د طرفنا فتقوا الله واتقون الله نو یریږي زما تابعداري کوي. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عیسی علیہ السلام دا خبره کوي تاسو وای هغه رب هغه الہ هغه ابن الله دا خبر تاسو غلط کوي. عیسی علیہ السلام په خپل معنی کوم خبره چې کوله نادا کوله. ان الله ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله رب زما او رب تاسو دینو خاص داغه بندگی کوي. هذا صراط مستقيم دا نه غلار هغه وای دا نه غلار دا او تاسو لګیای د عیسی علیہ السلام هغه نیول او دا خبرې کوي چې هغه الہ ده.
سورۃ مائده کې یوصل ولس کې هم دا خبر راځي. الته هغه وایي الله به تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. ابو یا الله ما کله ویلی، ما هم ویلی. ان كنت قلته فقد علمت، کما ویلی تا ته پته. فلما حس عیسی منهم الكفر، نو کله چې محسوس کو عیسی علیہ السلام دا غینه کفر، قال من انصاری الی الله، نو وی سوک به زما امداد کون کې د الله د پاره. قال حواریون، نو وی خالص دوستانو ملګریو، صفا ملګری، خالص ملګری، رازدار. بعضی وی هغه دوبیانو چې هغې به سپینول کول، کپړې به پاکولې. او بعضې وایي د حاره یحورونه په معنا د عقل د حیرانېدو، چې د هغې په د حسن باندې خلق حیرانو، ښایسته خلقو. د عیسی علیه السلام ملګري نو ښایسته خلقو، او د هغې په اخلاص باندې خلق حیران دي. نحن انصار الله، هغوی منګه امداد کوونکي د الله دپاره. آمنا بالله، موږ ایمان راوړی په الله باندې. واشهد بأننا مسلمون، او ته ګواه اوسه په دې باندې چې موږ یو مسلمانان. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، هغې داسې وی یا الله موږ ایمان راوړی په هغه باندې تا نازل کړلی، واتبعنا الرسول، موږ تابعداري کړله د رسول. فاکتبنا مع الشاهدین، ولیکې موږ د شاهدینو سره، د بیان کوونکو سره چې بیان یې کړلی د توحید، نو موږ هم توحید منلی. ومکروا ومکر الله، د خلکو چلولو کو چلول کول د عیسی علیه السلام د وجلو د پاره. ومکروا ومکر الله، د خلکو چلولو کو د هغه د وجلو د پاره. ومکر الله، الله تدبیر کو د هغه بچ کولو د پاره. والله خیر الماکرین، الله دې بهترین د تدبیر کوونکو نه. مختلفو ځینو کې د مکر د خبر راځي. سورت انفال کې هم راځي مکر د خلکو کړل، 13 آیات کې راځي. ابراهیم کې هم راځي 4 کې، او سورت نمل کې هم راځي 1:50 کې. خلکو مکرونه کړلی، مکرونه. اذ قال الله یا عیسی، کله چې وی الله اے عیسی انی متوفیکا، یقینا تا پورا اخلم، ورافعک الیا، طریقه بدای چې اوچتو متا ځانتا، و مطهرک بچکو متا، من الذین اوتوا الکتاب، دا کسان، من الذین کفروا، دا کسانو چې کتاب ورکړی شوی دی. وجاعل الذین اتبعوک، او ګرځونکي ما کسانو چې تابعداري کړله ستا، فوق الذین کفروا، لپاس په هغه کسان چې کفر یې کړی، الی یوم القیامة، قیامت د ورځې پورې. ثم الی مرجعکم، بیا زما طرف ته راګرځېدل ستاسو دي. فاحکم بینکم، نو فیصله وکړم ستاسو منځ کې بما فیما کنتم فیه تختلفون، په هغه څه کې چې تاسو پکې اختلاف کوئ. عیسی علیه السلام سره جګړه وه د یهودیانو وی منګه وجنو. مکرو و مکر الله، بل طرف ته الله. نو د یهودیانو جګړه وه د عیسی علیه السلام په باره کې د الله سره. نو یهودیانو وی منګه وجنو. عیسی علیه السلام الله رب العزت وی زه بچکوم. نو وس چا وګټل او چا وبېلله، څوک غالب شو او څوک مغلوب شو. کته وی چې عیسی علیه السلام وجلی شوی دی، نو ته خو د یهودیانو پیروي کې، د یهودیانو پیروکار، د یهودیانو ډله کې، او الله دې مغلوب وکړه. کته دا وی چې الله وګټله او یهودیانو وبېلله، نو دغه خبره هم ده. او دلته کې الله هغه ذکر کوي. اذ قال الله یا عیسی، کله چې الله وی اے عیسی انی متوفیکا، یقینا زتا پورا اخلم. توفی ویل کیږي پورا اغستلو ته. قبض الشیء وافیا، انی متوفیکا مطلب دا انی قابضک وافیا من الارض، زه د ځمکې نه تا پورا اخلم. بعضې وی متوفیکا زه ستا عمل پوره کوم. چا پکې د توفی معنی کړله په خوب سره، لکه رستو صورت انعام کې برازي 85 کې یتوفاکم باللیل، الله تاسو د شپې اوده کوي، هلته برازي. نو دلته کې بعضې خلک لګیا دي وایي چې عیسی علیه السلام یې اوده کو او په اودوالي باندې پورته کو. نو که په اودوالي پورته کړی، که په
یخه بیداری کې پورته کړی خو پورته کړی دی نو خبره بیا هم د هغه صحیح ده، لیکن خبره که اسانه باندې دا وي الله رب العزت هغه نه اوده کړلی نه وفات کړلی نه مړ کړلی نه قتل شوی دی نه په صلح شوی دی بلکې الله رب العزت هغه دغسې اوچت کړلی. دلته کې په دې ځای کې بعضې وایي چې توفی په معنا د وفات کېدو باندې ده، نو چې که څوک دا وایي چې وفات کېدو په معنا باندې ده نو دا مجاز دی، بیا یو حقیقت نو حقیقت پرېږدي مجاز ته ځې نو هغې دپاره څه پکار خو دي که څه دلیل پکار دی. نو یوه خبره دا څوک چې وایي چې متوفی دا مجازي معنی پکې استعمال شي مرگ، نو دا هغې مطلب به یادایي چې په آیت کې تقدیم و تاخیر دی. نو مسله به بیا داسي اذ قال الله یا عیسی کله چې وی الله اے عیسی انی متوفیکا بعد النزول ورافعک الی الان، زه اوس تا اوچتومه او بیا چې کله دې ځمکې ته راکوز کم نو بیا به دې وفات کوم. نو چا دا معنی کړله؟ حسن بصری رحمت الله علیه وی د ابن زید نه نقل کوي ان الله رفعه الى السماء من غیر وفات ولا نوم، بغیر د وفات کېدونه او بغیر د خوب نه الله هغه خېجول دی. تفسیر روح المانی وی ابن جریر وغیرہ ذکر کوي ان عیسی خبر ذکر کوي ان عیسی لم یمت، عیسی علیہ السلام مړ نه دی و انه راجع الیکم قبل یوم القیامه، هغه به د قیامت نه مخکې تاسو ته راځي. وروسته به راشي د سورت نساء کې هلته کې تذکره راځي 150 کې راځي سورت نساء کې هلته کې وایي عیسی علیہ السلام په باره کې خلق لګیا دي وایي چې موږ وجل الله رب العزت وایي نه وجلی نه دی وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، نا الله وی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دی هغه وجل نه دی نه په صلح کړل لیکن په دې باندې شوبه پریوتی ده، یا ولكن قتلوا من شبه لهم، لیکن دی قتل کړل هغه څوک چې په هغه باندې شوبه د عیسی علیه السلام پریوتی وه وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، یقینا هغه کسان چې اختلاف کړل په د عیسی علیه السلام په باره کې هغه په شک کې دي د دنه، څوک وایي وجلی څوک وایي نه دی وجلی، هغې په خپله په شک کې دي. ما لهم به من علم، نشته د دې لپاره په دې باندې څه علم الا اتباع الظن، مگر دې تابعداري کې تابعداري د ګمان. وما قتلوه یقینا، الله وایي دی هغه یقیني طور باندې وجلی نه دی بل رفعه الله الیه بلکې الله هغه ځان ته اوچت کړلی. واقع داسې وشوه عیسی علیه السلام په یو کوټه کې و دی پروګرام جوړ کو چې نن یې په صلح کوو. عیسی علیه السلام الله وخېجه اسمان ته او کم سړی چې راغی د عیسی علیه السلام د راوستو دپاره نو هغه چې کوټې ته داخل شو نو کوټه کې عیسی علیه السلام نه و، هغه لګیا دی یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي دننه ایثار شو عیسی علیه السلام په شکل شو، هغه الله رب العزت هغه د عیسی علیه السلام په شکل کو. کله چې ایثار شو خلق پسې بهر چې ولاړو هغه تنگ شو څه شی دا راوځي نه چې چل کوي نو ورغلو پسې چې ورغلو پسې نو چې ویلې نو راکې ښودو پې نو دی لګیا دی وایي زه خو نه یم نو ته نه نو څوک دی نو راکې ښودو پې هلته کې مړ کو، نو چې مړ کو وروستو په صلح باندې هم کو بیا اوس لګیا دي ویې لکه زموږ هغه ملګری څه شو. بعضې لیکل دي شرح عقاید چې کومه شرحه ده نبراس هغې کې هم ذکر کړلی دا قصې هغې کې هم ذکر کړله. هغه وایي د دې چې کوم سړی لیږلی و د هغه نوم طیطانوس وایي
نو کله چې دی هغه مړ کو نو چې راغله وګه زمونږ ملګری څه شو تیتانوس څه شو نو وې دغه دی کنه کم چې دغه پروت ته مړ دغه دی کنه دغه تیتانوس ته د شکل ته ګوره د جامو ته ګوره د لباس ته ګوره د نور لاسونو ته ګوره نو وې کدا تیتانوسی نو عیسی علیہ السلام څه شو نو څوک لګیا دی وینا دا عیسی علیہ السلام دی او څوک لګیا دی وې دا تیتانوس ته نو دی په خپل باندې پدې کې په شک کې پراته دي فیصله پدې باندې نشي کولای تر اوسه پورې دی په شک کې دي ښا نو الله وې زده او چتوم ورافیو که الیا او چتوم دې زده پورا زتا پورا اخلم د روح او د بدن دواړو سره او چتوم دې خپل ځان ته او مطهر او بچکو متا دا کسان نه چې کفر کړل او جاهل الذین تبعوک او ګرځون کې ما تعالی هغه کسان راځي تابعداري کړل استاد فوق الذین کفروا لپاس هغه کسان چې کفر کړل قیامت د ورځې پورې ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته راګرځي تاسو نو خبر فیصله وکم تاسو منځ کې پاسي تاسو کې اختلاف کاو فهم الذین کفروا هغه کسان چې کفر کړل فواذبهم عذاب شدید عذاب ولور عذاب درناک په دنیا او آخرت کې و مال من ناصر نبی د پاره مددگار وهم الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل فیوفیهم اجورهم نو پورا ورکه الله دیلا اجرونه ددی دلته یوفیهم راضی ډیر زر پسې راغی هلته کې متوفی کویل دلته یوفیهم وای اق یوم عددا نو دلته موږ معنی چې کو نو پورا اجر ورکه الله دیلا والله لا يحب الظالمين الله نخوي ظالمان ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم دا بیانو منگا پتا بانی دا آیاتونو نا او دا ذکر حکمت والا نا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کے مسئلہ آدم یقیناً مثال دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز بانی پشان دا آدم علیہ السلامو خلقو من ترابین اللہ پیدا کرے واغا دا خاورنا ثم قال لو کن فیکون وتے ہوئے چوشا ناوشو جوڑ شو دیتو لیکی یہ تشبیح الغریب بالاغرب عیسیٰ علیہ السلام پیدائش آغا یو شان دے ناشنا دے بے پلارا پیدا دے او د آدم علیہ السلام پیدائش خداغی نه زیات اغرب دی هغه خو زیات ناشنا دی نو د آدم علیہ السلام مبارک تولې نه وی نو آدم علیہ السلام پیدائش چې الله څنګه کړل نو دایم هغه شانتی کړل الحق من ربک حق ثابت دی ستاسو رب د طرف نه فلا تکونن من ممترین مکه ته شک کوونکو نه فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم نو سوچي جګړه کې ستاسو رب جګړه کوي بحث کوي پدې کې من بعد ما جاءک من العلم ورسول داغنه چې راغله ته د علم نه فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نو تو راشي چراو بلو خپل زامن او تاسو زامن ونسانا ونساکم خپل زنانا تاسو زنانا وانفسنا وانفسکم خپل هم جنس تاسو هم جنس خپل مرګري او تاسو ملګري په خپل هم رازو تاسو هم رازي ثم نبتهل بیا به عاجزي کو الله تعالی فنجعل لعنت الله الکاذبین او بغواړو لعنت الله په درو جنو باندې تفسیر مواهب الرحمن لکی او زمنگا شامیم لکی چې دغه سه وچ پوچا مباهله بنه کې مباهله چې کینو داغه د پاره شرطونه دي اول دادا چې مباهله چې کې نو هغه کار کې بکې چې هغه یقینی امر شرعی متیقنی فروعی مسائلوں کے بنا کے ظنی مسائلوں کے تو مباہلے بنا کے بل دا چې د ټول ناول به اثبات بالحججو کې دلائل به پیش کې سوچې مقابل لی ناو ته به دلائل پیش کې بیا چې داغي کم شبهات دي هغه شبهات به دفع کې نو دریم نمبر باندې هغه تبا نصیحت وکې چې د خپل قصونه د خپل کارونو قلار شي نو چې دریم مرحله هغه مونږ منلا نو سلورم مرحله برازي د مباهله نو مباهله وکې نو مباهله کې یو دادا چې دلته کې خو خاص واقعا وا اغه راغلی او ناراضی چوکو مباهله وکو نو دا اتفاقی واقعا وا چې راضی نور د مباهله د پاره د سوري نه دوی چې دې راجم کیږي ټول د پيوځه کې راجم شي پيوځه کې سړی سکاسان وسري او ال دغه د دعاو کې په دې طریقې باندې چې الله زما دا عقیده ده او د دې نور خلکو دا عقیده ده
کم چې دې دواړو کې صحیح ناغه ته بچ کې او کم چې په دې دواړو کې غلطه ډله ده نو په هغې باندې ته لعنت راولېږي نو دې ته وایي مباهله. ان هذا لهو القصص الحق، یقینا دا بیان دے بیان حق کامل. وما من الہ الا اللہ، نشتے سوک الہ دا اللہ نہ سوا بل. وان اللہ لهو العزیز الحکیم، یقینا اللہ اغد غالب حکمت والا. فإن تولوا کدے خلق شاکڑا فإن اللہ علیم بالمفسدین، یقینا اللہ پوہ دے پو مفسدانو باندے. دیزی پورے اولنی حصہ وا چی پاغی کے مسئلہ وا دا توحید. دیزینا دویمہ حصہ دا عام بیان پدے کے دا رسالت بکئی او د دې ځای نه قباحتونه د یهودیانو پیش کړي. نو دویمه حصه کې رسالت ته په هغې باندې او اثبات د توحید بئ. 15 قباحتونه د یهودیانو و پیش کړي. اولنۍ قباحت چې ګوره اتخاذ الاحبار والرهبان فی التحلیل والتحریم. دویم محاجه باطله، دے ورپسے آیت کی ذکر گئی یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم. دریم با ذکر گئی اذلال المومنین لو ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم ما یضلون الا انفسهم وما یشعرون سرا. سلورم با پیش گئی انکار ددید آیتون دا اللہ نا، ورپسے آیت کی یا اہل الکتاب لم تکفرون. پینزم با پیش کے تلبیس حق دا باطل، ورپسے آیت کی یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل. ورپسے با پیش کی تلبیس دا دین پا ضعفاء باندے. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ. دا خلقو دا ارتداد دا پارا دی حلے کئی. بل وصیت د دې په یهودیت باندې په دین منسوخه باندې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم سره هغه پیش کړي. بل د دې خباثت خیانت ذکر کړي. ومنهم من ان تامنوا بدینار او ومنهم بقنطار وان تامنوا بقنطار یؤدیه الیک ومنهم من ان تامنوا بدینار لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیہ قائما. خیانت کئی پا مالون د خلقو کې. نہ ہم ددی با ذکر کئی تحریف، ورپسے رست زی آیت کی با ذکر کئی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. بل با پیش کئی افتراء علی عباد الصالحین، پیغمبرانو باندے نیکانو باندے دروغ تپی. ورپسے آیت کی وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. دروغ وئی. بل با پیش کی تولی عن کتاب اللہ، او بل با پیش کی ارتداد ددی دیننا، او بل با پیش کی افتراء ددی پا انبیاء علیہ السلام. او سوار لسم با پیش کئی دی بوئی قبلہ زمانگا استاسو دا قبلے نمخ کدا. او پینز لسم با پیش کئی التبعد عن کتاب اللہ، دا اللہ دا کتابنا لریوالے دا با پیش کئی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. وتوہ راشئی اتحاد و اتفاق کو پدے مسئلہ توحید باندے. اہل کتاب و راشی الى کلمتنا کلمے طرف تا سوائم بیننا و بینکم چی برابر دا زمانگا استاسو منس کے برابر دا زمانگا اتفاق دے پاغی باندے پٹولو کتابونو کی دا پاغی اتفاق کو. اغصدا اللہ نابود الا اللہ چی بندگی منکو ما سوا دا اللہ نا ولا نشرک بیشی او شریک بنا جوڑو دا اللہ سر ایسا ولا اتخذا بعضنا بعضنا اربابا من دون اللہ او نب نسی منگ بعض زمانگنا بعض درہ پا الوحیت بانے پا خدایتوب بانے دا اللہ نا سوا. فَإِن تَوَلَّوْا کدے خلق شاگرہ فَقُولُنُو تَوَائِ شَدُ تاسو گواہو سی بیاننا مسلمون چی منگ یو مسلمانان
منګه مسلمانان یو تاسو ځان لګیا شرک کوئ نو زما استا اتحاد او اتفاق نه کیږي. اتحاد او اتفاق چې راځي نو په هغه خبره برازي چې هغه متفقي اتفاقی خبره قرآن او سنت باندې اتفاق کې دی شي. نور خبره ډېرې داسې دي چې هغه بعضې په نسبت باندې یو شان دي، بعضې په نسبت باندې بل شان دي، هغې کې اختلافي خبرې نو په هغې کې اتفاق نه راځي. اتفاق که راځي نو قرآن او سنت باندې به راځي. اتفاق راځي نو په توحید او په رسالت باندې به راځي. نو دلته کې مسله هغو سره چې کوي نو مسله د توحید د صرف یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم، اے اهل کتاب ولې جګړه کوئ تاسو ما سره د ابراهیم علیه السلام په باره کې وما انزلت التورات والانجیل، او حال دا دی چې نو نازل شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر رستو د هغه نه. افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه لئ. تورات کله نازل شوی دی؟ تورات خو د ابراهیم علیه السلام نه ډېر وروسته نازل شوی دی. دی به وی موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو، او د ابراهیم علیه السلام دین داو یهودیتو، او یهودیت خو وروسته شروع شوی دی. نصرانیت وروسته شروع شوی دی. د ابراهیم علیه السلام نه بعضې لیکي وایي چې تقریبا 1000 کاله بعد تورات راغلی، او انجیل د تورات نه بیا 2000 کاله وروسته راغلی. د ابراهیم علیه السلام او زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې تقریبا 4000 کاله فرق دی. نو لم تحاجون فی ابراهیم، تاسو ولې جګړه کوئ د ابراهیم علیه السلام باره کې؟ تورات او انجیل خو وروسته نازل شي. ها انتم هؤلاء، نو بیا تاسو هغه خلک یئ حاججتم چې جګړه یې وکړله تاسو فیما لکم بعلم په هغه څه کې چې ستاسو ته هغې باندې علم دی، پته ده ته. فلم تحاجون، نو ولې جګړه کوئ تاسو په هغه څه کې چې لیس لکم بعلم، چې نشته تاسو ته په هغې په باره کې څه پته، د هغې باره کې تاسو څه پته نشته، نو ولې کوئ؟ د دې پیغمبر په باره کې تاسو ته پته ولګېده چې دا صحیح دی، نو د باندې دې کې جګړه ولې کوئ؟ عیسی علیه السلام په باره کې تاسو ته خبر شوی دی، نو ولې جګړه کوئ په هغې کې؟ خو د دې کار څه دی؟ کار دی جګړه کول. هر څه کې حق او ناحق نه ګوري، خو چې بس لګیا بس جګړه ولا خون ورکوي. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، نو ابراهیم علیه السلام یهودی او نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن هغه کلک په توحید باندې مسلمان، کلک مسلمان. او ما کان من المشرکین، نو هغه د مشرکانو د ډلې نه. ابراهیم علیه السلام هغه یهودی نصرانی نو، هغه کلک مسلمانو. مخکې ویلو خلکو لا دعوت چې ورکاو په مخکې ناغوی یا ایها الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، نال دغه د نمونه باندې نجات نشتی، بلکې نجات د هغه چا لپاره دی من آمن بالله والیوم الاخر، ایمان په الله باندې په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا، عمل صالح کړل، نو هغه خلکو دپاره نجات دی. ان اول الناس بابراهیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا، یقینا زیات حقدار د نسبت ابراهیم علیه السلام ته للذین اتبعوا، خامخا خلقو چې تابعداري کړوا د هغه په دور کې، وهذا النبی، او دا پیغمبر، والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان راوړل په دې پیغمبر باندې. په دې پیغمبر باندې چې چا ایمان راوړل نو دي دا ویلی شي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. والله ولی المؤمنین، الله دې دوست کارساز د مؤمنانو. ود طائفه من الکتاب، غواړي وډله د اهل کتابونه لو یضلونکم چې گمراه دي کی تاسو، وما یضلون الا انفسهم، او نشي گمراه کولای دي مگر خپل ځانونه. وما یشعرون، او دي شعور نه لري. یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله، اے اهل کتابو ولې انکار کوئ تاسو د الله د آیاتونو، وانتم تشهدون، او حال دا چې تاسو پوهیږئ، تاسو عالمان یئ. یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اهل کتابو ولې تاسو ګډوډ کوئ حق د باطل سره، او تکتمون الحق، او پټوئ حق لرا، وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهیږئ. تاسو ولې ګډوډوالی راولئ، شبهات ولې پیدا کوئ په خلکو باندې. وقالت طائفه من الکتاب،
او وی وډل د اهل کتابونه امنو ایمان راوړي بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار پاغه سمانه چې نازل شي دي پاغه سمانه چې ایمان راوړل وجه النهار د ورځې په شروع کې وکفر اخر او انکار کوي د ورځې په اخر کې لعلهم يرجعون د دې لپاره شاید چې دی واپس شي تاسو سره مرتد شي نو دیم دا خبرې کوي هله جوړي د ارتداد د خلکو د پاره نو تاسو لاړ شئ او ایمان راوړئ نو چې ایمان یو راوړو ورځ چې تیریږي نو بیا به ورته وایي هلکه موږ خوښ نه شو دې دین کې خو حقوالی راته پکې ښکاره نه شو نو بیا به ترې واپس شئ نو بیا به خلک ستاسو سره هم واپس شي هلکه دغه خو دغه پوهه خلکو هغه ترې واپس شو نو موږ څه کوو دلته کې نو موږ به هم واپس شو دا د خلکو د ارتداد دپاره دې لګیا دي دا حیلې جوړئ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ولا تؤمنوا او ایمان مراوړئ یا ایمان مخ کاره کوئ الا لمن تبع دینکم مگر دا چا په مخ کې چې تابعداري کړله ستاسو د دین تابعداري کړله نو هغه ځای کې تاسو خپل ایمان ښکاره کوئ نو هغو ته وایم زم مسلمان شیم ما هم ایمان راوړلی او چې کله ورځ ختمه شي نو بیا به تاسو واپس شئ نو هغو به سره واپس شي دویم دلته کې موږ وی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم دا خلک لګیا دي په دین منسوخه باندې وصیت کوي ولا تؤمنوا یو معنی دا لا تؤمنوا لا تصدقوا تاسو تصدیق مکوئ د هیڅ چا الا لمن تبع دینکم مگر د هغه چا تصدیق کوئ د هغه چا خبره منئ چې هغه تابع ستاسو د دین مطلب دا چې د بل مولا نه به تپوس نه کوئ کم چې ستاسو مولیان دي نو د هغې نه تپوس کوئ نو دا ځان لا وصیت ته په دین منسوخه باندې قل ان الهدى هدى الله وتوا یقینا هدایت کامل هغه هدایت د الله دی ایوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم آیا ور بکړی شي یو تنتا په شان د هغه چې درکړی شي دی تاسو یا به دی غالب شي ستاسو باندې د الله په نسبت باندې ستاسو د رب په نسبت قل ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء وتوا یقینا الفضل د الله په لاس کې دی ورکوي چاله چې وغواړي والله واسع علیم الله دې وسط راوستونکی پوهه دی لګیا دي دا قصې کوي دلته کې ایوتا احد مثل ما اوتیتم دی دا وایي چې آیا داسې به چاله ورکړی شي نه ورکولی کېږي دغسې بل چاله نه ورکولی کېږي تاسو له درکړی شي دي ایوتا قل ان هدى الله هو الهدى ایوتا استفهام انکاری داسې به چاله ورکړی شي نه وایي داسې نشي ستاسو په شانتې دین دا خو صحیح دین دی داسې څوک راتلی شي وایي که رستو راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي دا صحیح دین نه مسلمانی صحیح مسلمانی نه ده زمنګ دا نصرانیت چې دا صحیح دی وایي دا د دې هغه دروغ د دې هغه وصیت په دین منسوخه باندې یختص برحمتی من یشاء خاص کې الله په خبر رحمت سره چاله جو غواړي والله ذو الفضل العظیم الله دې لوی فضل والا ومن اهل الكتاب یا د اهل کتابونه بعض خلک داسې دي من انتامنو بقنطار که توسره امانت کې دی یو غټه خزانه يرده الیک نو واپس کوي به تا لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ داغه ملګری اهل کتابو کې بعض خلک داسې دي که تو غټه خزانه ورکې مطلب دا ډېر علم ورسره او تو ته مسلې تپوس دي کې نه وتا ته وایي ومنهم من ان تامنوا بدینار او بعض د دین هغه دي که توسره کې دی یو دینار امانت لا یؤدي لیکن درکې نه تعالی الا ما دمت علی قائما مگر دا چې ودرېږي ته پاغه باندې دا په سر باندې ولاړ هر وخت کې دا په سر باندې ولاړ کې زما قرض زما پیسې زما دینار نو اله به درکې کني درکې نه دارنګه هغه مولا دغه وی کعب ابن اشرف وغیرہ هغه مراد دي نو داسې مولا چې هغه سره علم ور سره لګ دی او ته هغه تا چې خبره کړو ته نو دې منوي بیا وته بیا ده ونست بیا یو پیر بقار شي نو بوي او چې ما سوي محمد ویلو کنه چې تاسو دا پیغمبر حق دی کتاب حق دی زمون په کتاب کې هم دغه سی مونږ ته زمونږ په دین کې هم دغه سی ویل شي دي چې آخر کې با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي الا ما دمت عليه قائما ذالک بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل دا دی وجنا چې نشته دی داسې وای چې نشته په مونږ باندې په مالونو د امیانو خلکو کې سم ملامتیا سه ګناه سم مؤاخذه نشتی
نو دی خیانت کې د خلکو په مالونو کې، ويقولون او دی وی الله الکذب په الله باندې دروغ، هم یعلمون او دی پوهیږي. بلا من اوفى بعهده، ولنا چا چې وفاداري وکړه پورواله کو د وعده خپل او تقوا اختیار کړه، فإن الله يحب المتقين، یقینا الله خوښي متقیان. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، دی لګیا دي تبدیل د حکم کوي. نو سوئی یقینا کسان چې اخلي په وعده د الله باندې، په حکم د الله باندې، په خپل قسمونو باندې ایم ثمنا قليلا قیمت لگا، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، دا کسان نه وي سخیر د دې لپاره په آخرت کې، ولا یکلمهم الله، او الله ور سره خبرې نه کوي، ولا ينظر الیهم، ګوري بورتنا په نظر د رحمت باندې د قیامت پر ورځ، ولا یزکیهم، او پاکی دی لره ولهم عذاب الیم، دی پر دې عذاب درناک. دا د دې قباحتونه دي اشترا بالآیات کوي. بل دا وان منهم لفریق یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوا من الکتاب، یقینا بعض د دین هغه دي تحریف چې کوي نو څنګه کوي، لفظی تحریف معنوي تحریفونه کوي دي. بعض د خلکو نه هغه دي د دینه، وان منهم یقینا بعض د دینه یو د خامخا یو ډله دا چې تاوی خپل جبه بل کتاب کتاب باندې تحسبوا من الکتاب، دې پاره چې ته ګمانو کې خیالو کې په دې باندې د کتاب، وما هو من الکتاب، نو بیا هغه د کتاب نه یقولون دی هو من عند الله، چې دا د الله طرف نه دی، ما هو من عند الله، نو بیا هغه د الله طرف نه، ويقولون الله الکذب، دی وای په الله باندې دروغ، هم یعلمون او دی پوهیږي. دې ته دا پته ده چې موږ دروغ وایو. نو دی لګیا دي جبه تاوی په خبره باندې جواب بتاو کی، نو سړي ته پته ونه لګي چې دې سوې. یو بعض خلک دادي دې دور کې وای ولې قران کریم کې نه راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر نه دی وای، کله وای ان ما انا بشر مثلکم، یقینا زستاسو په شان دي بشر نیم. نو ان جدا وای ما جدا وای، ان ما انا بشر مثلکم، وی قرآن کی راغلی آل دکی انما راغلی، او دی وی ان او بیا ما او بیا انا بشر مثلکم. کله داسی وی انما انا بشر مثلکم، یقینا زخو زیما بشر خو بستاسو غندی، انما انا نور پسی انا محذوب تے ہوئی، انما انا یقینا زخو زیم، بشر مثلکم، بشر خو بستا پشانتی چکا ما پشانتی نہیں. دا پیغمبر ویلی اللہ قرآن کریم کی ویلی دغه سے پیغمبر تو وایا قل انما انا بشر مثلکم، دا و تحریف کئی. یوتنو دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ په دور کې هغه خبر وکړه، نو بیا به وی هذا رای الحسن، خلکو حسن بصری رحمت الله علیه ته وی دلته وسړی د پتا باندې حواله ورکي چې دا د حسن بصری رای ده. نو خبره په داسې انداز کې وکړه چې خلکو ته ودا اندازو شو چې دی وی چې دا د حسن بصری رای ده. حسن بصری رحمت الله علیه په خپل باندې لاړ، دا خبره واوریده، هغه خبره وکړه، بیا دا چې وی هذا رای الحسن. نو حسن بصری رحمت الله علیه پاسې دو ودا خو زما رای نه ده، زه حسن بصریم او زما خدا رای نه ده. نو ما خدا نه دی ویلی چې دا د حسن بصری رای ده. نو تاسو وې هغه ما دا وې هاذا رای الحسن، دا زما رای ده چې خسته ده، ما دا ویلی، دا حسن بصری رای مې نه ویلی هاذا رای الحسن. نو جب تاو کی پتہ انہیں لگی سے ہوئے سڑے پر شک شبہ کے پریوزی تحریف کی. وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، وما کان لبشر د دې افتراء په بندگانو صالحانو باندې پیغمبر باندې دی وی داخله ک چراغلیو نجران نا ندی هم دا خبره کوله عیسی علیہ السلام په باره کې وی عیسی علیہ السلام موږ ته دا وصیت کړو چې ما ته به الہ وای. دا غي رب سورۃ مائدہ کې یو سل 14 کې راځي با الله رب العزت قیامت کې داغه نه تپوس کې انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله،
هلته پیش کوي. دلته کې داغي خبدا دروغ الله رب العزت وی داغي جواب کوي ما کان لبشرین ندی جائز یو بشر لا یجوز لبشرین یا لا ينبغي لأحد لبشرین لا يمكن لبشرین ممکن ندا د یو بشر د پاره داسې بشر ایو یو الله الکتاب چې الله ورکړي هغه کتاب او حکمت ورکړي پیغمبري ورکړي ثم يقول الناس بیا خلق ته وي کون عباد لی شی زما بندگان من دون الله د الله نه سوا ولکن کونوا ربانیین بلکې هغه چې وای نو سوی هغه وای شی تاسو الله والا شی بما کنتم تعلمون الكتاب سبداج تاسو لا تعلیم درکول کېده تدریس درس او تدریس تاسو ته کول کېده د کتاب تاسو ته علم خود کېده د کتاب و ما کنتم تدرسون بسبداج تاسو کوم درس کوو تدرسون درس کوي تتعلمون تاسو حاصلوي علم لرا د یو چا لپاره دا جایز نه دي عبدیت او معبودیت عبدیت او معبودیت دا په یو تن کې نه جمع کیږي. یو طرف ته نبوت او الوهیت دا په یو تن کې نه جمع کیږي چې یو سړی یو تن دی هغه دی هم عبدی او هغه دی هم معبودی او نشي کېدی. یو سړی دی هغه هم دی نبی پیغمبر دی او هم دی الہی نو دا نشي کېدی. غلام احمد قادیانی هغه وی زه وی احمد ما محمد ما وی څنګه او ته غلام احمد وی ته خو د احمد غلام هغه وینا دا غلام غاسی لګیدل الله سره زه خو الله زغه احمد ما اصل کې دا غاسی د مینې د وجنه ماته وي. عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه هغه ویخه وی تا ته پته زما سنم ده وی زما ما ته خلق عطا وی دا عطا خو اسی د مینې د وجنه ویخه عطا زخ اصل کیم الله ما خو ته نه را لګل چا را لګل سړی غلی شو نو دا خو نه کېږي چې یو سړی دی هم الهي هم دی پیغمبري دا نه شي کېدی. سړی اوس غلا په دغه خبره باندې په یو ذات کې دا نه جمع کېږي. کونو عباد لی دا پیغمبر دا نه شي ویلی چې تاسو زما بندګان شئ. دیو جنا مفسرین هم لیکي علما ذکر کوي چې عبد النبی عبد الرسول وغیرہ دا نوم اخودل دا جایز نه دي چې څوک ځان لګ دي چاله وړو لګ دی عبد النبی عبد الرسول. شرع فقه اکبر کې په دې باندې رد کوي داسې باندې کوي. بعض خلک لګیا دي نو پیر ته نسبت کوي بعض پیغمبر ته نسبت کوي پیر بخش وي وی دا پیر را کړلی وي نانوم کی دی پیر بخش ولی بخش او څوک چا نوم کی دی بل نوم کی دی چې هغې کې نسبت کولی کېږي یو ولی بزرگ ته نه ولی بزرگ ته نسبت مه کوه الله ته نسبت پکار دی. ولیکن کونوا ربانیین لیکن هغه داسې وایي چې تاسو شی رب والا شی. ربانیین دا منصوب دی رب ته خلاف القیاس سوتوی اللہ پرس اللہ والا مبرد وی دا ارباب العلم توی مطلب دا دے کونوا ربانیین شی تاسو علماء. تفسیر قرطبی وی العالم بدین الرب والعامل علیہ چې یو سړی عالمی په دین د رب باندې دین الہی باندې او عمل کون کې پاغي باندې ناغت ویل کی ربانی. یو راضی ربان د ربان نه ماخوذ ربانی ربانیین په معنا د مصلحین باندې. یو راضی ربی راضی اورست راضی بل ذکر ربیون مختلف ډلې دي. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین هغه پیغمبران نیکان صالحان
هغه تاسو ته دا حکم نشي کولای. رد دی په خلکو باندې نصرانیانو باندې چې هغې وې چې کله کله داسې وشي چې نبی ملکی نیک سړی او هغه نه الہ جوړ شي. ولا یامرکم هغه حکم نه کوي تاسو ته ان تتخذوا الملائکة چې ونیسئ تاسو ملائکو لره انبیاء لره اربابا په خدای توب باندې متصرفان. آیا یامرکم بالکفر آیا هغې حکم کوي تاسو د کفر؟ دا خبره خو د کفر ده چې ته ملائک پیغمبران نیکان صالحان هغې ترقی کوي نو الہ تی جوړ شي. آیا یامرکم بالکفر آیا هغه تاسو ته دا حکم کوي چې ما ته سجدې کوئ؟ نو سجدې چې بل چاته کوې زما بنده شوی نو دا چې ته د بل چا بنده کېږې د الله نه سوا نو دا خو کفر دی. نو هغه تاسو ته د کفر حکم کوي. بعد انتم مسلمون رسو دا نه چې تاسو شوي مسلمانان. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين کله چې وعده واخیسته الله د پیغمبرانو نه لما آتیتکم من کتاب چې خامخا هغه چې درکوم تاسو له د کتاب نه کتاب دل درکم و حکمت حکمت درکم شریعت درکم. ثم جاءکم رسول بیا راشي تاسو ته رسول مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکی دا تاسو سره دی ته من النبی نو خامخا ایمان براوړی تاسو په هغه باندې ولا تنصرنه خامخا امداد بکوي دا هغه که تاسو دا هغه زمانہ بیا مونده. قال اقررتم نو الله وته آیا تاسو دې اقرار وکړو واخذتم على ذلكم اسلی او قبول کړه تاسو په دې معنی زما دا مضبوط لوز زما دا مضبوط عهد. قالوا اقررنا دی او موږ قبول کو موږ دې اقرار کړل. قال فشهدون الله وی دا بیانوي وانا معكم من الشاهدين او زم سره د بیان کوونکو نه. انبیاء علیهم السلام نه مخکې لوز غسته شه ده مخکې موږ ویلو دلته کې دا لوز ده رستو سورۃ احزاب کې وم راضی و آیات کې د هر پیغمبر نه دا په وخت کې لوز غسته شه ده. سورۃ اعراف کې راضی یوصل دعا ویا کې وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ د ټولو پیغمبران نه لوز غسته شه ده چې وس تاسو پیغمبران یې تاسو له کتاب درکړی شو حکمت درکړی شو شریعت درکړی شو. ولیکن رستو یو پیغمبر بل را روان دی غټ پیغمبر دی رسول مصدق لما معکم غټ پیغمبر را روان دی کاغه راشي او تاسو داغه زمانہ عمومي نو ایمان به پیم راوړی او امداد به هم کوي. الله ته دا پته وا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راځي ناغه به ټول نورستو راځي هغه کې با موسی علیہ السلام بنئ هغه کې با ابراهیم علیہ السلام نه هغه کې با نور پیغمبران به پکې نه هغه وخت با یو تنم نه پاتې نو ولې ویدا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت داغه لویی داغه غټواله بیانې. ایمان خوراوړی کیږي لیکن امداد به ال کیږي چې داغه زمانہ اومون دیشي. د دې آیت د وجنا بعضی مفسرینو علماو ذکر کړلی چې انبیاء علیهم السلام کې د عیسی علیہ السلام نه سیوا څومره نور په څومره پیغمبران دي هغه وفات شوي دي. خلک خبرې کوي د عیسی علیہ السلام نه علاوه د خضر علیہ السلام خبره کوي علما لیکي هغه وفات شوی دی. د ادریس علیہ السلام خبره کوي هغه وفات شوی دی. د یونس علیہ السلام خبره کوي هغه وفات شوی دی. د څومره پیغمبرانو تذکری چې کیږي د عیسی علیہ السلام نه علاوه هغه ټول وفات شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې داغه غټواله او داغه عظمت نورو پیغمبران ته واضح کاو چې دا یو غټ پیغمبر دی. او بعضی پیغمبرانو عام طور باندې خلک وای چې دا دعا کوله چې مونږه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې راغلی وی داغه په زمانه کې راشو هغه زمانه ته پاتې شو چې هغه باندې ایمان راوړو. الله رب العزت صرف د عیسی علیہ السلام دعا قبول کړه بل چا دعا قبول نه شوه. نو عیسی علیہ السلام برا کوزیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین باندې فیصله وکړي په هغه باندې عمل کوي. او د نورو پیغمبرانو بارکه چې هغه وفات شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی علیہ السلام بارکه و فرمایل
لو کان موسی حیا لما وصاه الا اتباعی، موسی علیہ السلام ژوندی نه دی، بالفرض که هغه ژوندی شي نو هغه دپاره بله لار به نه ما سوا زما تابعدارۍ نه هغه به هم زما تابعداري کوي. فمن تولنا بعد ذلك، رستو علامه ابن کثیر البدایه والنهایه کې د دې باندې ګڼ بحث کړل، نورو ځینو کې هم د دې بحث کوي. سورت انبیاء کې راځي 4 کې هلته کې پیم بحث کړل. خضر علیہ السلام بحث چې راشي هغې کې هم بحث شوی دی. فمن تولا بعد ذلک، نو څوک چا چې شا کړه رستو دې نه، فاولئک هم الفاسقون، دا کسان دي فاسقان. افغیر دین الله یبغون، آیا د دین د الله نه سوا بل طلب کم زو ستاسو دپاره، ولو اسلم من فی السماوات والارض، حال دا دی چې د هغه دپاره غاړه ایښودي الله ته غاړه ایښودي دا چا چې په اسمانونو کې په ځمکه کې طوعا و کرها، په خوشحالۍ کې په زور، و الیه یرجعون، الله طرف ته به ټول ورګرځولی کېږي. الله ته هر څوک تابع دي طوعا و کرها، څوک یې مني او که زه مني، په خوشحالۍ کې که په زوري. یو ایمان تشریعی دی او یو ایمان تکوینی دی. نو تشریعی بعضی منی بعضی نه منی، او تکوینی چې دی هر یو منی. هر یو تن د الله د حکم نه سر نشي وستی، اس یو تن نشي وستی. یا طوعا و کرها بعض سره جنگ شوی دی په هغې وجه باندې ایمان راوړلی، او بعضې داسې دي چې جنگ ورسره نه دی شوی. بعضې خلکو په دلایلو باندې ایمان راوړلی، دلایل ذکر شوي دي، دلایل کتلی ایمان راوړلی. ویلیه یرجعون، قل آمنا بالله، وایه چې موږ وایه ته چې موږ ایمان راوړلی په الله باندې، وما انزل علینا، په آسمان چې نازل شوي دي موږ ته، وما انزل علی ابراهیم، په هغه څه چې نازل شوي دي ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام ته، و یعقوب علیه السلام، اسباط او د هغه اولاد ته، د دې اولاد ته څومره چې پیغمبران تیر شوي دي د هغې اولادو. یعقوب علیہ السلام دے داغا اولاد کی سمر راغلی. وما اوتی موسی و عیسی، آج ورکلی شو موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نورو پیغمبران ته داغا درب طرفنا لا نفرق بین احد منهم، منگا فرق نکو په منځ یو د دې کې، ونحن له مسلمون، منګ یو الله ته غاړې ښودون کی. وما یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، او څوک چې طلب کوي د اسلام نه علاوه بل دین نو چې قبول منشي د هغه نه، وهو فی الاخرة من الخاسرین، او دی په آخرت کې تاوانیانو نه. کیف یهدی الله قوما، څنګه به توفیق ورکړي الله قوم لا اسلام طرف ته، کفروا بعد ایمانهم، چې کفر یې کړلی وروسته د ایمان د دین، او شهدوا ان الرسول حق، او دا گواهي کړله چې رسول حق دی، وجاءهم البینات، او راغلی دي ته واضح دلایل. والله لا یهدي القوم الظالمین، الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته چې څوک په ضد کې په عناد کې اخته دي. دا منګ وی 12مه خبره ده، قباحت ته د دې ارتداد د دې د دین توحید نه. دلته وی کفروا بعد ایمانهم، کفر یې کړلی وروسته د ایمان د دینه. نو وروسته د ایمان نه څنګه کفر کړلی؟ یو مطلب دا کفروا کفر یې کړلی د خلکو بعد ایمانهم الفطره، د دې د ایمان فطرینا، کم چې د دې ایمان د فطرتو، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، نو هغه فطرت د اسلام پریخو کفر یې وکړو. دویمه دا ده کفروا بعد ایمانهم، یعنی کفروا بمحمد صلی الله علیه وسلم بعد ایمانهم بموسی علیه السلام، یا کفروا بعد ایمانهم بعیسی علیه السلام، کفر یو کو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وروسته د ایمان د دینه چې د ایمان راوړی په موسی علیه السلام یا په عیسی علیه السلام باندې. وشهدوا ان الرسول حق، او دی دا گواهی کړله چې دا رسول حق دی. وجاءهم البینات، راغلی دي ته واضح دلایل. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. دا غي په کتابونو کې دا خبره وا چې ورستو پیغمبر برازی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دی دا گواهیم کړله، وینایم کړله، لیکن ایمان را نوړو. اولئک جزاهم ان علیهم لعنت الله، دا کسان بدله د دې دا چې لعنت به په دې باندې د الله والملائکه، د ملائکو د ټول خلکو، خالدین فیها، همیشه وي په دې کې، لا یخفف عنهم العذاب، سپک بنشي د دین عذاب، ولا هم ینظرون، او دی له مهلت نه ورکولی کېږي.
یا دی ته به نه کته کېږي په نظر د رحمت باندې الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وویستا من بعد ذلک رسل دین واسطه ویستا یو کړ د خپل عمل فإن الله غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مهربان. مخکې موږ د آیت پیش کړو د عام سړي د توبې دپاره دوه شرطونه دي هغه تابو واصلحو ان الذين كفروا یقین هغه کسان چې کفر کړل بعد ایمانهم وروسته ایمان د دینه ثم ازدادوا کفر بیا کلک شو دي په کفر باندې لن تقبل توبتهم نو چرې قبول بنشي توبه د دې کله د دې توبه به نه قبلېږي کله نه قبلېږي عند الموت لکه رستو سورت نساء کې 13 آیات کې برازي لیست التوبه د دې توبه قبلېږي نه کله د مرګ په وخت کې یا د مرګ نه رستو واولئک هم الضالون دا کسان دي گمراه ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي او ماتو مړ شو وهم کفار په داسې حال کې چې ودي کافر فلا يقبل من احدهم ملء الارض چرې قبول منشي د یو د دینه ډکه ځمکه د سرو زرو ولو ابتدا به اگر چې فدیه کې پیش کړي اولئک لهم عذاب علیم دی پاره عذاب دې درناک ولهم وما لهم من ناصرین نبی دې پاره څوک مددگار لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مخکې وی قبول بنشي نو دلته کې اشکال راته چې ټولې نه قبلېږي نو خو جواب راغی چې قبل الموت قبلېږي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چرې نشي حاصلولی تاسو نیکۍ لره تر دې پورې چې خرچ نه کوئ چې تاسو خوښوئ یې د مرګ نه مخکې وما تنفقوا من شيء چې خرچ کوئ تاسو د څه شي نه فإن الله به علیم یقینا الله پې پوه دی کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل ټول خوراکونه جایزو د بني اسرائیلو دپاره الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې بند کړي یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراه مخکې د تورات د نازلېدو نه قل فاتوا بالتورات نو ته ووایه راوړئ تورات ته را فتلوان ویلوړئ ان کنتم صادقین کې یې رښتوني که تاسو رښتونی یې نو راوړئ ځئ یعقوب علیه السلام ځان باندې بند کړي نو ځان باندې بند کړو د هغه په مطابقت کې د هغه په ملګرتیا کې د خلکو هم ځان باندې بند کړو حل او حرمت دی لګیا دي په انبیاء علیهم السلام باندې درو جوړی فمن افترا بعد ذلك نو چا چې درو جوړو په الله باندې رستو دینا فاولئک هم الظالمون دا کسان دي ظالمان قل صدق الله وتوى الله رښتیا ویلي فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا تابعداري کوي د دین د ابراهیم علیه السلام چې کلکو په توحید باندې او ما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو د ډلې نه ان اول بیت وضع للناس دا سوال لسم قباحت د دی وی زمونږ قبله ستاسو د قبلې نه مخکې ده دروغ وی الله وی ان اول بیت وضع للناس یقینا اولنې کور چې خودی شه دی د خلکو د فائدې لپاره للذي ببکه هغه دی چې هغه په مکه کې دی مبارکن برکات به کې اچولی شي دي وهدى للعالمین او هدایت د پاره د عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو اولنې کور کم یې خو دې شي جوړ شوی دی جماعت کم یو دی نو بیت الله وی د دې نه وروستو وی بیا بیت المقدس د بیت المقدس او د دې په منځ کې څومره فاصله وه وی 40 کاله نو 40 کاله بیت المقدس د بیت الله نه وروستو دی او دې لګیا دی وی ان اول بیت وضع دی وی زمنګ قبله ستاسو د قبلې نه مخکې ده وی نو الله دا غیرت کوي چې اولنې کور خو هغه دی چې خودی شی د خلکو د فایدې دپاره خامخا هغه دی چې په مکه کې دی مکه ورته هم وایي بکه ورته هم وایي یا بکه ورته دې وجې نه وایي چې خلک عاجزي کوونکي دي سر ښکته کوونکي سرنګون دي هلته کې یا هغه ځای کې د خلکو سټونه ښکته دي الله حکم ته سر ټیټ دی بل دا چې بکه ورته یا دې وجې نه وایي چې هغې کې اوبه کمی دي په مکه کې نورې اوبه نشتي ما سوا د دغې آب زمزم نه اوس خو د نور ځایونو نه لرې ځایونو نه راوستې شي دي نور خپلې اوبه پکې نشتي چا ویلي چې په دې ځای کې جبابره هغه ټکولی کېږي ټکولی شي دي وهلی شي دي او یا بکه ورته دې وجې نه وایي چې مکه ویلی کېږي خاص مکې ته او بکه ویلی کېږي مسجد حرام ته
فی آیات بینات پدې کې نخې دي واضح واضح. مقام ابراهیم پکیم دی. من دخلهو کان آمنا سوچ داخل شو دیتا نو شو په امن. ولله علی الناس حج البیت د خلکو د پاره په الله د الله د پاره په خلکو باندې لازم دی حج د بیت الله. من استطاع الیه سبیلا سوچ طاقت لري دته دتلو راتلو. ومن کفر چا چې کفر کو فین الله غنی عن العالمین یقین الله به حاجت دی بے پروا دی دا عالمنا. کو ټول خلک انکار وکي نو الله ته څه نقصان نه رسی. نو الله بے پناہ کی الله سب پروا نہ کی. دل لگی وہی حج د بیت اللہ زیارت د بیت اللہ قصد بیت اللہ. من استطاع الیہ سبیلا نو حج لازم دے پچا بانے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې چا سره مالی طاقتی مالی طاقت د چا سره نو پاغه باندې فرض نه. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی چې چا سره بدنی طاقتی ناغه باندې فرض نه. دا دواړه داسې دي چې مشکلات پکې دي دواړو مذاهبو کې. یو سړی بدن روغ دی نو بدن زما او ستا ټول روغ دی الحمدلله نو ما او تا ټول باندې حج بیا فرض دی. نو پیدل بزو هر څنګه چیزو خدان برسو حج وکاو ګرانی کی خبره. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې مال وسره دی نو دی بزی. احناف وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دی چې د چا سره بدن یې مروغ دی او مال وسرم دی د تلو راتلو ټیکټ او د تلو راتلو خرچا او کور کې چې کم د دو متعلقین دي د د باندې چې د چا خرچه لازم ده هغې له هغه وخته پورې خرچه دا یي نو په د باندې حج فرض دی. کنی بیا پې حج فرض نه دی. نو دې کې عافیت په دې کې دی. قل یا اهل الکتاب وتوایل الکتاب لم تکفرون بآیات الله ولې تاسو انکار کوئ د الله د آیاتونو والله شهید علی ما تعملون. الله خبر دی په اسمان چې تاسو کم کوئ. قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله. د دې پنځم بد خصلت د دې ذکر کوي د الله د کتاب نه لريواله خلق تیم لري کوي. د الله د کتاب نه خلق لري کوي. یا الکتاب وتوایل کتاب لم تصدون عن سبیل الله ولې تاسو منع کوي خلق د الله د لارې نه. هغه څوک ایمان راوړل تبغونها ای وجاو تاسو طلب کوئی پدې کې کګلیچ وان تم شهدا او تاسو گواهان یی. بعضی وی یو عوج ده یو عوج ده. عوج راضی په معنیو کې او عوج راضی په اجسامو کې. وانتم شهدا تاسو گواهان یی تاسو ته پته ده. وم الله بغافل عما تعملون ده الله به خبر ده سن تاسو کوي. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان توتو فریق من الذین اوتوا الکتاب کچې تاسو خبر او منله دی ویلې دا کسان چې کتاب ورکړی شوی دی يردوکم بعد ایمانکم واپس بگی تاسو رست ایمان تاسو نه کافر تاسو به کافر کی کده یهودیانو خبر یو منله د نصرانیانو خبر یو منله. نو دا خو ناس دي دیتا چې خلق مرتد کوي. وکيف تکفرون او تاسو بسنګ انکار کوي د دین نه اوړی بسنګا. وانتم تطلع علیکم او تاسو لسته کی په تاسو باندې آیاتونه د الله او فیکم رسول او په تاسو کې د الله رسول موجود دي. ومن یعتصم بالله او سوچ ومن یعتصم بالله او سوچ تمسک د الله په دین باندې فقط هدی الی صراط مستقیم یقینا روان کړی شي دی په نه غلار باندې. تمسک په قران کریم باندې ال کیږي چې ځان به د بل نه ساتي د نور سيزون نه بزان ساتي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. د دې سینا درېمه حصہ ده په دې کې مسله د جهاد او د انفاق فی سبیل الله دواړه به ذکر کړي. د جهاد مسله به نو اول د جماعت د داغه د پاره تنظیم پکار دی نظم پکار دی. نو د جماعت د جوړولو د پاره قوانین خمسه دلته پیش کوي. با اولنې دغه یوصل دوی آیات کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته په دې کې دا به ذکر کوي چې د ټولو عقیده به یوي اتحاد په عقیده کې به په توحید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا په دې کې به ذکر کوي چې قرآن به د ټولو قانوني
قرآن تبا د ټولو سر بټیټي په دې باندې به عملی دریم به پیش کوي ارکان و فعالی ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر. امر بالمعروف و نهی المنکر دا به د هر یو سړي فریضه. څلورم دا چې په خپل جماعت باندې مال بلګوي. یو سل پنځم کې راځي وما يفعل من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین. مال لګول دا به مال چې نه لګي نو په قرار په ځای کې بیان سينو خوراکم غواړي په خپل چې خوري په ځان باندې لګیم اجر او ثواب به ملاويږي لګای د الله د دین لپاره. پنځم به ذکر کوي یو سل اتلسم کې د جماعت د حفاظت د پاره سبي غیر بتاسو کې رازدار نه که غیر د پکې رازدار راغې نو شکست به بیا مومي بیا به ناکامی. او په دې باندې بیا دوه واقعات پیش کړي یو د احد او یو د بدر. احد کې شکست یو خوړولې په دې قانون باندې عمل نو شوه او بدر کې کامیابی میلاو شو ولې په دغه قانون باندې عملو غیر تاسو کې رازدار نو. نو دا به ذکر کوي بیا به ورپسې رستو په دې کې حالات واقعات ذکر کوي او مسله د انفاق فی سبیل الله هغه هم وخت په وخت باندې ذکر کوي. با عام طور باندې د دغه یوسل یو کم درشم نرستو الته کې بیا د سود بحث کوي نهي د اخلاق او د کفارونه ذکر د ربا په تور د مثال پیش کوي او دا دواړه په یو زمانه چلی با اخره پوره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اے مومنانو یریږئ د الله نه لکه څنګه چې د الله نه د یریدو حق دی. یا کلک شي په توحید باندې لکه څنګه چې په دې باندې د کلکېدو حق دی. حق تقاته تقوا علی سبیل التوحید ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرګ نه راځي په تاسو باندې مگر په داسې حال کې چې مسلمانان اسلام نه چرته بهر نشي. که د اسلام نه بهر شوي نو ګورئ مرګ پته نه لګي او مرګ د باندې راشي نو اسلام نه بغیر به مړ شي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ام منګولیو لګوي د الله په کتاب باندې د الله پر رسۍ باندې د الله رسۍ د کتاب الله قرآن کریم. علی رضی الله تعالی عنہ نوم روایت ته حبل الله المتین وغیرہ الفاظ راضی. ولا تفرقوا دلډل کېږي ما په عقاید مختلفو کې مپریوزي. الله باندې عقیده ولرئ د الله په کتاب باندې د الله په رسول باندې کم چې ایمانیات دي ضروری چې هغه ټولو ته واضح او ښکاره دي هغې باندې عقیده ولرئ. واذکروا نعمت الله علیکم او یادوئ نعمت د الله په تاسو باندې اذ کنتم اعداء کله چې وئ تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم نه الله مینه محبت پیدا کو تاسو زړونو کې فاصبحتم بنعمت اخوانا نو شوي تاسو د الله په نعمت باندې رونه وکنتم علی شفا حفرة من النار او وئ تاسو په غاړې د کندې د اور فانقذکم منها د هغې نه بچ کړئ. کذلک یبین الله دارنګې بیانوي الله تاسو ته آیاتونه خپل آیاتونه الله بیانوي لعلکم تهتدون د پاره تاسو هدایت بیا مومئ. مخکې خبره تېره شوې وه اوس او خزرجو د هغې د یو بل سره جګړې وې وایي 200 کالو پورې د هغې په منځ کې دا مخالفت او جګړې دا وخت په وخت باندې تازه کېدی به د جاهلیت خبرې وې. نو کله د یو نه څاروی نیولی کله څاروی دفع کړی او کله سړی وجلی سړی وهلی سړی نیولی جنگ به بیا تازه شو. 200 کالو پورې د دې د یو بل سره مخالفتونه نو الله رونه کړی په څه باندې په دین باندې. حدیث راته چې د بیزې یو سر چا راوړ یو کور ته نو هغه په 2 کورونو باندې وګرځېد واپس بیا هغې ته راغی. دا
داغي هغه یو بل سره مینه محبت وو، زه دې نه خورم خو چې دی وخوري. ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر، پکار دی یہ دې تاسو کې یو ډله یدعون الی الخیر چې هغه رابلل کوي خیر طرف ته، یامرون بالمعروف او حکم بکوي د معروف او منع کول بکوي د منکر نه، اولئک هم المفلحون دا کسان دي کامیابی موندونکي. ولتکم منکم امة، پکار دی چې په تاسو کې د یو ډله یي یو دا وایي چې اشاره ده په دې کې اهلیت د دعوت ته، چې په هغې کې صبر، استقلالي، اخلاصي، داسې خلق پکې پکار دي چې هغې سره علم همي او یا خبر عامه ده. ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر، من بیانی ده یہ دے تاسو ټول بداسی یی چې یدعون الی الخیر چې خیر طرف ته برابرل کوي، ویامرون بالمعروف ینهون عن المنکر. نو دا امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بټول داسی یی چې امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر بکوي. یدعون الی الخیر، خیر طرف ته رابلل. مخکې مونږ ویلو تفسیر روح المانی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیت الوستو، نو بیا یې فرمایل هو اتباع القرآن و سنتی، قرآن ته او سنت طرف ته دعوت ورکول. یدعون الی الخیر، دعوت به ورکوي اتباع د قرآن ته او زما سنت ته. ویامرون بالمعروف ینهون عن المنکر، امر بالمعروف بکوي. معروف څه ته وایي؟ معروف یو عام نیکی ده، منکر عام بدی ده. نو مطلب دا حکم بکئی دا نیکی او منع کول بکئی دا بدینا. غنیت طالبین کے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوئی المعروف و التوحید، المنکر و الشرک. نو مطلب بداشی یامرون بالمعروف، حکم بکئی خلق تا دا توحید، وینہون عن المنکر، منع کئی بخلق دا شرکنا. دارنگے معروف معنی مطابق د قرآن و د سنت، او منکر مخالفت د قرآن و د سنت. نو معنی بداشی ویامرون بالمعروف، حکم بکئی خلق تا د موافقت د کتاب و د سنت، او منع کئی با خلق د مخالفت د کتاب و د سنتنا. واولئک هم المفلحون، او دا کسان دی کامیابی مندون کی. امر بالمعروف نهی عن المنکر دا چې کله سړی کوي په ابتدا کې الاعتصام کې وی ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدع للمرء صدیقا. کله چې سړی امر بالمعروف شروع کی نو د سړی بیا دوستان نه پاتې کیږي، خلق دشمنان شي. دا په ابتدا کې ورستو خلق رو بیا سر کی دی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وی اذا كان الرجل محبوبا عند جيرانه ومحمودا عند اخوانه فعلم انه مداهن. چې کله یو سړی محبوبي داغه د گاونیانو په مخ کې، او سړی محمودي داغه د همزولو په مخ کې، نو دې باندې پوه شه چې دا سړی مداهن دی، کار نه کوي. ها ولا تکونوا کالذین تفرقوا، او مکه کې تاسو دا کسانو په شان چې تس نس کړی دی دین خپل، عقیده خپل، واختلافو اختلاف کړي په اعمالو کې. څوک دي؟ تفسیر قرطبی وایي هم اهل البدع، دا مبتدعين دي چې خپل دین تس نس کړل. من بعد ما جاءهم البينات، صداغنا چراغ لیدي ته واضح دلائل. واولئک هم لهم عذاب عظیم، دا کسان دې پاره د عذاب درلوی. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په ورځ باندې چې سپینیږي به بعضی مخونه او توریږي به بعضی مخونه. تفسیر قرطبی وی زاد المسیر کے ہم وی او ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یوم تبیض وجوه اہل سنت و تسود وجوه اہل البدعت. دا اہل سنت مخونه بسپینیږي او دا اہل بدعت مخونه بتوریږي. فاما الذین سودت وجوههم، کسان چې تور بشي مخونه ددي، نو ویل کېږي بدی ته اکفرتم بعد ایمانکم،
آیا تاسو کفر کړو رسو د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نو سګي عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دې تاسو کوم کفر کاو دنیا کې خو تاسو ایمان راوړل نو تاسو رست کافران شي وي واما الذين بيضت وجوههم آکسان چې سپین بشي مخونه داغي ففي رحمت الله دیو پر رحمت الله کې هم فيها خالدون دیو په دې کې همیشه تلک آیات الله هدایتونه د الله دی رتلو علیک بالحق چې لولو مونږه دی لره پتا باندې پرشتیا په حق باندې د حق کار کول د پاره وما الله يريد ظلم للعالمین او الله اراده نه کوي د هیڅ قسم ظلم په عالم باندې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی اساس په اسمانو کې چې پزماږي کې دی ولله ترجع الامور الله تو ورګرځول شي ټول کارونه کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت یی یا تاسو بهترین امت وی و کنتم په معنا د انتم ده کاف زائد ده پکې نو انتم خیر امتین تاسو غوره امت یی او یا کنتم فی علم الله کنتم فی لوح المحفوظ کنتم فی الکتب السابقه په مخکینی کتابونو کې تاسو بهترین امت وی اخرجت للناس ویستل شي د خلکو د فائدې لپاره خیر امتین یو مطلب بدای چې دا ټول امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول بهترین امت ته دوی مداد چې صحابه کرامو هغه وخت کې اغي دا خبره اوریدا ناغي ته وی تاسو په ټول امت کې بهتر او غوره یی امت کې غوره تاسو یی نو څوک چې تاسو تابعداري کوي ناغه هم تاسو رشماري نو اخرجت للناس تو استرشی د خلقو د فائدې لپاره تامرون بالمعروف تاسو به حکم کوي خلقو ته د نیکی او منع کوي به د بدینا خلقو ته به وینا کوي حکم به کوي د توحید او منع کوي به خلق د شرک نه وتؤمنون بالله او ایمان براوي په الله باندې ولو امن اهل الكتاب کچری ایمان راوړی دی اهل کتاب لکان خیر لهم نو د غره ود دي د پاره کدی تاسو په دعوت باندې ایمان راوړی نو تاسو د پاره مخو دي د پاره مخوا منهم المؤمنون بعض الذين مؤمنان دي او اکثرهم الفاسقون او اکثر الذين فاسقان لا يزروكم الا اذى دا بد خصلتونه دي دا فاسقان خلق دی وي لا يزروكم الا اذى چرې زر نشي در کولای تاسو لا مگر تکلیف تنگول کنزل کوي بد ردی وی لګیا وي پشي شا خبري بکئی مسلمانانو ته مسلمانان بجنګي مسلمانانو په منځ کې اختلاف به پیدا کوي او مسلمانانو په منځ کې فرقې به جوړي او بیا به یو بل باندې سوی یو بل به تنګي یو بل ته به کنزل کوي سب شتم بکئی لا يزروكم الا اذى الله وی چره تکلیف نشي در کوله zarar نشي در کوله تاسو لا مگر صرف تنگولې دخله یا بدرد ویلی دخله ويقاتلوکم او دې تاسو سره په جنگ باندې نشي راتله ويقاتلوکم کی چر راشي تاسو سره په جنگ باندې یو لوکم الادبار نو ګرځي په شاګانی سمرايون سرون بیا به دې امداد نه کوله کیږي ويقاتلوکم ظاهری جنگ نشي کوله یا جنگ په دلیل باندې نشي کوله ويقاتلوکم کستاسرا جنگ کئی دی په دلیل باندې مناظره باندې راشي نو یو لوکم الادبار نو ګرځي په تاسو شاګانې سمرايون سرون بیا به دې امداد نه کوله کیږي ضربت علیهم الذلت جو شهده پدی پورې ذلت فقیری اینما سوقفو کمزه چې مونږ کیږي دي الا بحبل من الله مگر پر رسید الله باندې هغه څوک بخوار نه چې هغه اعتصام کړل د الله په کتاب باندې وحبل من الناس او پر رسید خلکو باندې رسید خلکو مؤمنان دي د مؤمنانو په ډله کې شمار دي مؤمنانو په ډله کې شامل دي نو دی بخوار ذلیل نه وباو بغضب من الله اختشوا دی په غضب د الله کې وزربت علیهم المسکنه او جوشو په دې پورې ذلت اظهار د فقیرۍ د عاجزۍ ذالک بیانهم کانوا یکفرون بیاات الله د دې وجنا چې دین انکار کوي د الله د آیاتونو ويقتلون الانبیاء بغیر الحق او قتلول پیغمبران په ناحق باندې ذالک ما سو وکانو یاتون د دې وجنا چې دی نافرمانی کوله او د حد نه تیرې دو لیسو سواء دا ټول په قباحت کې یو شان دي دا اهل کتاب دي نو دا ټول یو شان دي نه یو شان نه دي وي خلق پکشته لیسو سواء ندی برابر ټول په قباحت کې
ټول په قباحت کې یو شان نه دي. من الکتاب د اهل کتابونه بعض خلک داسې امتون یو ډله ده قائمتون چې هغه قائم دي د الله په حکم باندې یتلون آیات الله الولید آیاتونه و انا الليل د شپې په بعضې حصو کې وختونو کې وهم یسجدون او دی الله ته سجدې کوي. یؤمنون بالله ایمان لري دی په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې ویامرون بالمعروف ینهون عن المنکر حکم بکوي دي د نیکۍ او منع کول کوي دي د بدۍ نه ویسارعون فی الخیرات او دی مخکې والی کوي د خیر په کارونو کې اولئک هم من الصالحین او دا کسان دي صالحانو نه. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه او پنځم څلورم خبره وا د جهاد د تنظیم د پاره چې جماعت باندې په خپل تنظیم باندې مال بلګوي. وما يفعلوا من خير او چې کوي داخله د خیر د کارونو نه خیر کوي. خیر څه ده؟ انفاق فی سبیل الله خپل جماعت باندې مال لګول. فلا یکفرون چره محروم کول کی بنی دی محروم کیږي بنه د ثواب داغینا د دې ناشکری ناقدری بنه کیږي. لګي پیسې ورکړلې داغیم الله با اجر او ثواب ورکي. والله علیم بالمتقین الله دې په متقینانو باندې الله بگی متقیان پیجنی مخلصین پیجنی. ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کړل لن تغنی عنهم اموالهم چره فائدہ ورنکی دی لم مال ندین اولاد دی من الله شهد الله د عذاب نسو و اولئک هم اصحاب النار دا کسان جهنميان دي هم فی خالدون دی په دې کې همیشه. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال پیش کړي دا وسو چې خرج کوي د خلق په ژوند دنیوي کې کما سلی ریحین پشان د هوا د پیاسرون چې پایګه سخت هوای په سخت یخنی یا سخت گرمی. سرون وی دا د ازدادو نه ده. څوک وی چې سخت یخ پکی او بعضی وی سخت گرمی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی النار فیها سر پای کی ووری. بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کئی کمثل ریح فیہا سر پائے کہ سر برد شدید اصابت حرث قوم ظلموا چې ورسېدو فصل د یو قوم ته ظلموا انفسهم چې ظلم وکړو په خپل ځانو باندې فالکتو ناغه ول تباکو وما ظلمهم الله الله ظلم نه کړي په خلکو باندې ولکن انفسهم یظلمون لیکن داخله په خپل ځانو باندې په خپل ظلم کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا اغه پنځم حکم دی د جماعت د تنظیم. یا ایها الذین آمنوا اے مومنان لا تتخذوا بطانة من دونکم منی سیتاسو رازدار د خپلو نه سیوا لا یعلونکم خبالا اغه کوتای اس کوتای نه کوي تاسو په فساد کې تاسو له په نقصان کې اس کوتای نه کوي. لا یعلونکم خبالا ودو مانتم غواړي دي هغه څه چې تاسو تکلیف کې اچي قد بدت البغضاء من افواههم یقینا خواز شه بغض عداوت د دې دخلونا وما تخفي صدورهم اکبر اواچې دی پټ ساتي په فلسطینو کې اخډیر لوی ده. قد بینا لكم الآیات یقینا وضاحت سره بیان کړی موږ آیاتونه د دشمنی د دي ان کنتم تعقلون که تاسو پوهیږئ که تاسو د عقل نه کار اخلئ. ها انتم اولئک بیا تاسو خلق وي تحبونهم چې تاسو مینه کوئ د دې سره ولا يحبونکم هغې مینه نه کوي تاسو سره وتؤمنون بالکتاب کله او تاسو ایمان راوړئ په ټول کتاب باندې و اذا لقوکم او کله چې هغې مخامخ شي تاسو سره قالوا آمنا نو دی وایي موږ ایمان راوړی وی ذاخلوا عزوا علیکم الانامل من الغیظ او کله چې دی جدا شي ستاسو نه عزوا علیکم الانامل نو چکونه لګی د خپلو ګوتو په سرونو باندې من الغیظ د غصې د وجې قل موتو بغیظکم تویا مړه شي په خپلو غصو کې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوه دی د سینو په رازونو باندې. د دې سره مینه مه ساتئ که مسلمان نو د دې سره مینه مه کوئ. کافر سره د دغې یهودیانو سره د دغې نصرانیانو سره د دې سره مینه مه ساتئ. ولې تاسو مسلمانان شوي یئ چې کلک شئ په اسلام کې. ان تمسسکم حسنتون که تاسو ته ورسی ښه حالت تسؤهم نو دی بدګني ستا په خوشحالۍ باندې دی خفه کېږي. څوک دغه یهودي دغه نصراني که ورسی تاسو ته تمسسکم مس وی لږ رسېدل نو که تاسو ته لږ ضرورسي ښه حالت ضرورسي ښایسته حالت ضرورسي زیاتوالی راشي مال و دولت میلاو شي تاسو هم ندی پی خپه کیږي
دی خپکئی وین تصبکم سیئات یفرحوا بها او کو ورسی تصبکم دلته کې وای ډیر ضرورت تاسو ته غم ضرورت مصیبت ضرورت یفرحوا بها نو دی خوشحالی کی پاغي باندې وین تصبروا کو تاسو صبر وکړو وتتقوا تقوا اختیار کړه لا یضرکم کیدهم شیئا نو اس ضرر نشي در رسول تاسو ته چل ول ددی سو نشي در رسول وین تصبروا وتتقوا کتا صبر وکړو ټینګ شوی په خپل دین باندې تقوا اختیار کړه ځان یو بچکو د دې دوستانه نه نو ضرر نشي در کولای تاسو لا چل ول ددی سو ان الله بما يعملون محيط یقینا الله په هغه سمانه چې داخله کی کوي راګرون کړي ورپسې مسله د جهاد فی سبیل الله غزوه بدر او احد هغه شروع کړي تفریقی پدې باندې چې د دې پنځمه قاعده مطابق تاسو کې بدر کې کامیابی میلاو شو تاسو پدې باندې عملو او دلته کې په احد کې ناکامۍ سره مخامخ کېدل شو ځکه چې پدې پنځم قانون باندې عمل نو شوه بیا ان شاء الله